أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. یوسل شپږ نمبر آیات دی سورة بقره ده. ما ننسخ من آیة موږ نه منسوخ کوو یو آیات او ننسها یې نه هیرو مگر نأتی راتک کوو بخیرین په بهتره منها ترغه او مثلها یا داغه په مثل. علم تعلم ان الله على كل شيء قدير. آیاتنا پوهیږي ان الله شي یقینا الله عز وجل على كل شيء قدير فهر شي باندې قادر دی. دا د يهودانو د پنځمې شبهه جواب کوي او په داغه سره د آیات د مخکنی آیاتو سره ربط او مناسبت دا هم ښکار کیږي. يهودانو پنځمه شبهه داوا چې موږ د قران کریم باندې ایمان نه لرو او دا د الله تعالی کتاب هم نه بول. وجه دا ویل چې د الله تعالی کتاب کوي نو تغیرات ولې پکې راځي. یو پلا تاسو بیت المقدس تلمنځ کاوه وس بیا بیرته د دې تاسو وس مکه مکرمه تلمنځ کوي. یو حکم راسي بیا بل حکم راسي. نو سړی چې یو حکم بدلی انو دا خو پر جهالت دلالت کوي چې آینده باندې علم نه لري. آینده چې معلومات ورته وسی انو هغه په خانه حکم بدل کی او نوې حکم ورته وټاکی. د دې څه دا معلومه سوله چې د الله تعالی کتاب نه دی. دا کله الله تعالی کتاب وای نو بیا خو الله تعالی ته خو آینده معلومه ده نو هغه یو حکم بس کفایت کی. دا د دې اعتراض وو. په دغه زمانه کې د کعبه طرف ته په مدینه منوره کې مخ اړول سویو. نو د دې شبهه جواب دلته ورکول کیږي چې دا خبره غلطه ده چې د یو حکم منسوخ کېدل رضا یا بل حکم راوستل او یا په یو حکم کې ترمیم کول دا مستلزم جهالت لره نه دی. یعنی دا نه لازم وي چې دا د حکم بدلون کې به په آینده باندې جاهل وي. مشکل یا نسخ راولو یا هیر راولو د دې پر ځای خیر او یا د دې په مثل راو. ترجمه تی وګوري بیا څه تفصیل پدې کې ستا. ما ننسخ من آیه او ننسها نأتی بخیر منها. ما ننسخ مجنکی منسوخ من آیه یو آیات او ننسها یا مجنه رو یو آیات یا په ذهن کې او یا په تلاوت کې مگر دا چې نأتی مراتکو بخیر منها تر هغه په خیر او مثلها یا داغه په مثل باندې یا مثلا تر هغه مخکنی حکم په دې حکم کې آسانی ډیری نو په دې وجه دا تر هغه خیری او یا دا چې په دې کې تر هغه ثواب ډیری نو په دې وجه خیری بل وجه نو نوی او مثلها یا داغه په مثل. علم تعلم ای معترض انسان تنفوهیږي ان الله چې یقینا الله عز وجل على كل شيء قدير په هر شی باندې قادر دی. کوم قادر ذات چې وی هغه ته دغه سي احکام د مصلحتونو د رعایت په خاطر باندې بدلول څه مشکل کار دی. د نسخ په ارتباط باندې مفسرینو ډیر احوال او اقوال نقل کړي او دا مسله د قران او حدیث په ارتباط باندې د علماو د لپاره پیژندل ډیر ضروری ده. امام قرطبی رحمت الله علیه په تفسیر قرطبی کې واقعا را نقل کړي. یو سړی د حضرت علی رضی الله عنه په مسجد کې تقریر کاوه. نو بیا حضرت علی رضی الله عنه وايي چراغلی کس راوښته ته دا تقریر کوي ته په ناسخ او منسوخ باندې پیږي
نو هغه ورته ویل چې یا زه په ناسخ او منسوخ نه پوهېږم. نو بیا د تقریر د فارم دلته مه راځي. څوک چې په ناسخ او منسوخ نه پوهېږي هغه د چاته نصیحت هم دلته نه کوي چې وایخستي. نو د دې څخه امام قرطبي رحمه الله وایي چې د علم د اهم شرایطو څخه دا دي چې باید سړی په ناسخ او منسوخ باندې پوه. اول نواره به د نسخ ترجمه وکړو. نسخ په لغت کې وایي د یو شی زائلولو ته، یو شی زائلول او یا د یو شی خپل حالت بدلول په بل حالت باندې، دې ته نسخ وایي. او په شریعت کې نسخ دې ته وایي چې یو حکم پای ته ورسیږي او پر ځای بل حکم راشي. دغه په شریعت کې چې موږ ته نسخ وایو د یو حکم انتها او د یو بل حکم ابتدا، دا د مخاطب په اعتبار باندې حکم جدید دی او د شارع علیه السلام په اعتبار باندې دا محض بیان دی. محض بیان دی. د دې بیا فرق هم درته بیانوم چې د مخاطب د پاره چې مثلا موږ یو زموږ د پاره حکم جدید دی او د شارع د پاره چې الله عز وجل دی هغه د پاره بیا دا محض بیان دی. وسنو اصلا ناسخ و منسوخ دا په قران کریم کې یو حکم پای ته رسیدل دی، پر ځای بل حکم راتلل. په قران کریم کې داسې آیاتونه شته چې یواري یو حکم وو بیا د هغه پر ځای باندې بل حکم راغلی. د مثال په توګه په ټوله مکې دور کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته د جهاد اجازت نو. الله عز وجل فرمایي فاصفح الصفح الجمیل. نو ته د دې کافرانو سره بس په یو ښه گزاره باندې ځان تیر کړ، دوی پرېږده. ورسته په مدینه منوره کې دغه آیاتو حکم منسوخ شو چې کافرانو آینده د مسلمانانو خلاف کار وکړي نو بیا فقتلوا المشرکین حيث وجدتموهم. نو بیا چې بشیر مشرکان محارب مشرکان پیدا کړل وجنی. نو فاصفح الصفح الجمیل. وس دغه آیات د دې حکم منسوخ شو او پر ځای د بل حکم راځي. یا د مثال په توګه نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته د سورته بقره په 240 نمبر آیات کې سورته بقره 240 نمبر آیات راواړوي. په دې کې د هغه شذې د پاره چې خاوند دی وفات شي د عیدې امر دی چې دغه کوروالا د دې خاوند به یو کال پر کور باندې کښینی او عیده به یو کال وي. تاسو ورته وګورئ والذین یتوفون منکم، هغه خلک چې تاسو سره وفات شي ويذرون ازواجا او شاته کوروالا یو پریږدي وصیتا لازواجهم. نو وصیت او حکم د دوی د کوروالاو د پاره متاعا خرچ دی او خرچه ده الى الحول تر یو کال پوری غیر اخراج بغیر د کور د استلو. یعنی پر دې خاوندانو باندې چې خاوند وفات شو د سرمایه څخه تر یو کال پوری د کوروالات نه پقور کول دي او تر یو کال به د کور نه وځي. فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا. کدا شذ خپل وتلې نو بیا پر تاسو ګناه نشته په هغه کې چې دوی فعل کړی دي فی انفسهن من معروف، په خپل حق په معروفه طریقه باندې. دا دی په یو 240 نمبر آیات کې د یوې متوفا عنها زوجها شذی چې خاوند جنې وفات شوی یو کال عدت راوانه وي. په داغه سورته بقره کې 240 نمبر آیات پدې کې به الله عز وجل فرمایي والذین یتوفون منکم، هغه خلک چې وفات کړل شي تاسو څخه ويذرون ازواجا او کوروالا یو پریږدي شاته یتربصن بانفسهن 4 اشهر، انتظار وکړي
دا غشذ په خپل ځانو سره 4 میاشتې او 10 او 10 ورځې پیدا بلغنا اجلهن چې کله یې مده فرس ولا فلا جناح علیکم نو بیا ګناه نشته پر تاسو باندې فيما فعلنا فهغه کار کې چې دوی فعل وکي فی انفسهن په خپل ځانو کې یعنی د کوم بل چا سره نکاح وکي بالمعروف په بهترینه طریقه سره دا دې دلته دا حکم د یو کال څخه 4 میاشتو او 10 شپو ته راغلی دا دې یو حکم هغه فایته ورسېدی رضای بل نوې حکم راغلی په شریعت کې دغه ته نسخه وای اوس نو دغه نسخه دا خو یو مثال مش پیش کی د شارع د طرفه د الله عزوجل د طرفه د انسانانو د ذریتونو او مصلحتونو په خاطر باندې تغییر او تبديل پیدا کړي یو حکم وی بیا بل حکم وی يهودانو دا نه منل او یو ډله د معتزله وڅه هغه دا نه مني او ابو مسلم الاصفهاني په نامه باندې یو څوک دی دا هم دا نسخه نه مني وای دا نسخه نسته علت دوی د دې دا وای کله چې دا نسخه راځي نو دا وای دا لازمي چې خاوند د حکم په آینده باندې علم نه درلود دي ځکه په دنیا کې چې کوم قوانین جوړیږي نو دغه قوانین دا دوه قسمه جوړیږي په دې کې احکامات همیشه تغییر خوري او دا تغییر هم پر دوه قسمه دي یو خداوی چې قانون خلک جوړ کړي نو د آینده د حالاتو علم نه لري نو په دې خاطر باندې چې کله سبا نوی خبري راپېښ شي دوی په خپل قانون کې ترمیم او تغییر راولي دا خو موږ تاسو وینو په دنیا کې دا ټول قوانین د بدلیږي را بدلیږي دومره وجه دای چې په دنیا کې دا قوانین چې جوړیږي دا حالات سره بدل شي نو د حالاتو په خاطر باندې هغه قانون دانان یو قانون وضع کړي وای دا به یو څه زمانہ د خلکو حال ته ګورو بیا به بدل کو نو بیا یې بدل کړي نو د الله عزوجل په قانون کې دغه دواړې وجې نشته ځکه الله عزوجل د انسانانو په ټول حالاتو باندې تر قیامت پورې د قیامت وروسته په هر جزئیه باندې کامل علم لري نو الله عزوجل دې ته ضرورت نه لري چې ګواکې العیاذ بالله د آینده په حالاتو الله عزوجل خبر نه دی ځکه نو الله عزوجل په خوانی حکم بدل کړي نوې حکم یې پر ځای راوستي لکه د دنیا خلک چې دا کار کوي او بل دا چې الله تعالی ته د انسانانو مصالح آینده معلوم دي نو د مصلحتونو په اعتبار باندې هم الله عزوجل خبر دی دې ته ضرورت نه لري چې دا آینده د خلک په پلاني شکل باندې بدلیږي نو دا حکم ورته نازلول پکار چې کله الله عزوجل د دادواړو کارو سره منزه او پاک دي نو دا الله په قانون کې تغییر هم په دی واجبانی نه دی چې ګواکې الله عزوجل آینده په کوم شی علم نه درلود دی اوس ورته معلومه سول نو په خوانی حکم وس نه چلی دی نو نوې حکم یې راوست يهودان او دغه معتزله دوی وجه دا وای کومش دا ومنل چې نسخ راځي وای نو دی خو به دا معنا وي چې الله عزوجل آینده په دې علم نه لري لیکن دا خبره کمزورې خبره په یو شی باندې د یو حکم تغییر راوستل دا پر دې دلالت نه کوي چې خاوند د دې حکم په آینده علم نه لري استلزام د جهالت د په آینده باندې نه راوړي مولانا قاسم نانتوی رحمه الله په انتصار الاسلام کې د دې درې جواب کړي یو جواب ادا کړی دی چې لکه څنګه چې دا ټول خلک دا د انسان په بدن کې تکوینی تغیرات دا قبلوي او منی او اعتراض نه کوي یو انسان یو ورځ جوړوي الله عزوجل بیا د انسان ته مریضی راولي یو حالت یې بدل کی په بل حالت باندې یا یو انسان ځوان وي بیا یې سپینږیری کی دغه حالاتو په تغییر باندې هیڅوک اعتراض نه کوي چې دا د الله عزوجل د انسان حالت بدلوي او را بدلوي نو که په تشریعي احکاماتو کې الله عزوجل تغییر راولي نو پر دې بیا ولې اعتراض کیږي چې یو حکم بدل کی بل پر ځای راولي دوم جواب دا ور کړی دی چې که یو حکیم یو پوه ډاکټر مریض ته یو دوا و فرمایي چې دغه دوا به تخوري
او دې ډاکټر ته دا معلومیږي چې 15 ورځې بعد دغه مریض د پاره دغه دوا بیا دونه مفید نه ده، بل دوا مفید ده. خدای فورا نو ورته وای 15 ورځې بعد هغه مریض ورته راځي بیا بل دوا ورته فرمایي. دا حکیم په دې علم لري چې سبا یا بل سبا دې ته دغه دوا ورکول پکار. بیا چې هغه ورته راشي په دې علم لري چې 15 ورځې بعد بیا دا دوا نه بل دوا فائدہ ورته کوي، هغه ورته وای نه بیا بل دوا ورکي. خو هیڅوک دغه ډاکټر د آینده په مسائلو د دې مریض په ارتباط جاهل نه بولی ولو که احکام متغیر ورکی. نو عین الله تعالی د خپل بندگانو مصلحتونه پیژني چې سبا دغه حکم د دې لپاره فائدہ مندي، بل سبا دغه حکم فائدہ مندي، بل سبا دغه حکم فائدہ مندي. ونن دا حکم ورکی سبا هغه ورکی، دا د بندگانو د مصلحتونو په اعتبار. نو که یو ډاکټر ته یو حکیم ته خلق په دغه واجبانی جاهل نسی ویلای، نو الله اعوذ بالله د الله تعالی په باره کې بچنګ سړی دا فکر او دغه عقیده ولري. دریم جواب ادا دی چې الله عزوجل د بندگانو مصلحتونه دا د بندگانو د پاره بدلوي او را بدلوي تر سوچ بندگانو ته آسانی راولي. معنا یې دا نه ده چې الله عزوجل په آینده باندې علم نه درلود، نو الله عزوجل په آینده علم درلود لی. اوس نو ما درته ویل چې د شارع د پاره بیان دی، مطلب دا چې په خواني خبره ورته معلومه او هغه وسو ورته معلومه ده، هغه خبره ده. او زموږ د پاره نوې حکم سو، ځکه نو نسخه د مخاطب د پاره حکم جدید دی، د شارع د پاره هغه په خواني خبره ده، هیڅ فرق پکښ نه دی راغلی. او يهودانو چې د دې ته انکار کاوه یو وجه دا و چې په دې خاطر باندې دوی دا نه تسلیمول چې تورات منسوخ شوی دی. ولی کچیر دی دا خبره تسلیم کړي وای نو خلا محاله بار دی مجبور او چې قران کریم به منلای، هغه په دې خاطر باندې دا خبره نه تسلیمول. اصل وجه دا و. نو د امت د تمام علماو پر دې اتفاق دی چې په قرآنی آیاتونو او احکامو کې نسخ راغلی ده، او دا نسخه پر دې باندې دلالت نه کوي چې دا کې العیاذ بالله الله عزوجل په آینده علم نه لري. مسله خو مسر خلاص وو. اوس دا نسخه چې ده په دې کې د متأخرینو او د متقدمینو علماو تر مابین یو څه اختلاف شته. متأخرینو علما هغه یوازې نسخ هغه توایي چې هغه کې په خوانی حکم کاملا بدل شي پر ځای نوې حکم راشي. لکه دغه د عیدې د چې ما تاسو ته دغه آیات تلاوت کړي، دغه ته متأخرین علما نسخ وایي. او کچيري مثلا دغه سينو هغه د نسخ نه بولي. د مثال په توګه یو حکم دی، عام حکم دی، د ټول خلکو د لپاره امر دی. بیا امر راشي د الله د طرفه چې دا امر د 5 یا 6 کسانو د لپاره دی، د نورو کسانو د لپاره وس نه دی. نو دې ته بیا دی وایي د مطلق مقید ول. یو حکم عام دی د ټول خلکو د لپاره دی، بیا هغه خاص کړی شي. نو د یو عام حکم خاصول، د یو مطلق حکم مقیدول، دې ته هم متوجه شي. مطلق دې ته وایي چې یو حکم هغه دا شراغلی دی چې نه دا خبر ورسره پرته ده چې 15 کسان دی وکی، نه دا خبر ورسره پرته ده چې ټول دی وکی. مطلق دی ته وایي. یو عام دی، په عام کې دا خبره ده چې ټول خلک دی وکی. په مطلق کې دا خبره ده چې نه دا قید سره لګیدلې دي چې ټول دی وکی، نه دا قید سره لګیدلې دي چې لږ دی وکی. خبره دغه سي مطلقه پاتې. او د ورسته شریعت دفعه یو حکم سره لګیږي چې دا دی فقط یو څو کسان وکی. نو یو حکم مطلق وی بیا مقید شي، یو حکم عام وی بیا هغه خاص شي. د حکم مطلق بیا مقید کېدل یا د عام خاص کېدل دغه ته بیا متأخرین علما نسخ نه وایي. د مثال په توګه دغه فصفح الصفح الجمیل دغه آیات راواخ، اوس متأخرین علما وایي دا آیات نه دي منسوخ شوی. یعنی دا د هغه چا لپاره اوسم چې هغه د کافرانو په علاقه کې اوسېږي، هغه مغلوب وي، داغه د لپاره اوسم دا حکم دی چې د کافرانو مقابله دي نه کوي. نو کوم دی دا حکم خو منسوخ شوی نه دی، بلکې فقط دغه عام حکم دا خاص. په خوا هر چاته دا امر و چې ته به د کافرانو سره نرمه گزاره کوي،
اوس یوازې هغه خلکو ته دا امر شو چې هغه در دې در لاس لاندې سول محتاج، نو عام حکم خاص. نو دغه ته متأخرین علما نسخ نه وایي، متقدمین علما دې ته نسخ وایي. نو که مطلق مقید کې یا عام خاص کې یا کوم شرط ورولګي، دغه شرایط چې ورولګول شي نو دغه ته متقدمین علماو نسخ ویلې. نو بیا په دې اعتبار باندې منسوخ آیاتو تعداد تقریبا 500 ته د متقدمین علماو په اصطلاح رسیږي. لیکن متأخرین علما چون کې یوازې هغه آیات ته نسخ وایي چې حکم یې بدل شي پر ځای بل حکم راشي من کل الوجوه د ټولو طرفو څخه. د هغوی په اصطلاح باندې د منسوخ آیاتونو تعداد تقریبا 20 دي. شاه ولی الله رحمه الله بیا 50 تر رسولي. نو مسله دا ده چې دا کې د دوی او د متأخرینو اختلاف دی. دا دوی چې تاسو دې په دې سر خلاصوي. د دې څخه ورسته پس یو بل مسله دا ده چې دا د منسوخ او د ناسخ په ارتباط باندې څو اقسام دي. یو دا دی چې یو آیات د قران کریم آیات دی، د قران کریم په بل آیات باندې منسوخ شي. لکه دا مثال ما درته وای. دوم دا دی چې د قران کریم آیات دی هغه په حدیث باندې منسوخ شي. د نبی علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث راشي په هغه باندې منسوخ شي. د دې داسې مثال نه دی پیدا شوی چې په احادیث دی یو آیات منسوخ شي. البته داسې شوی دی چې یو حدیث په آیات منسوخ شوی. د مثال په توګه پیغمبر علی السلام د حدیث د روایت صحابه کرامو ته بیت المقدس ته د لمانځه کولو امر کړی. بیا قرآنی آیات رالی چې فولوا وجوهکم شطر المسجد الحرام، هغه حدیث په دې سره منسوخ. نو دا دوم قسم. دریم دا دی چې یو حدیث په بل حدیث منسوخ شي. لکه پیغمبر علی الصلاۃ والسلام خلق زیارت ته د تګ منع کړی و. ورسته پیغمبر علی السلام خپل فرمایي چې ما تاسو منع کړی واس، اوس تاسو زیارت کوي. نو دا دی مخکنی حکم په بل حدیث باندې منسوخ. نو یو آیات په بل آیات منسوخ شي، یو آیات په حدیث منسوخ شي. د دې مثال نستا. یو حدیث په آیات منسوخ شي، د دې مثال می درته وای. یو حدیث په حدیث منسوخ شي، د دې مثال می هم درته وای. د دې څخه ورسته بیا یو بل قسم دی، هغه د یری صورت چې الله عزوجل ځینې صورتونه یا ځینې آیاتونه هغه یې کړی دي، د صحابه کرامو څخه یې کړی. چنانچه ابو موسی اشعری رضی الله عنه وايي زما دونه یادېږي چې داسې یو صورت وو چې دومره غټ صورت وو لکه سورته براءت، دا سورته توبه، او داغه شي سختی د کافرانو سره پکښې شوی و. اوس ما څه وسیر دي او د نور صحابه او څوم یې په دې ارتباط باندې مفسرینو ډېر اقوال را نقل کړي. او هغه په دې چې نور الله عزوجل په هغه کې د بندگانو لپاره مصلحت نه دی لیدل. دا یو قسم د نسخ. بل قسم دا دی چې کله یو آیات حکم منسوخ وي تلاوت یې پاتې، او کله بیا یو آیات داسې وي تلاوت یې منسوخ وي حکم یې پاتې. د مثال په توګه حضرت عمر رضی الله عنه پر یو سپینږیري او یو سپینسری باندې چې زنا کړې و رجم حکم جاری کړي، او بیا فرمایي چې د قران آیات دی دا چې والشیخه والشیخ اذا زنیا فرجموهما نکالا من الله. چې یو سپینسری او سپینږیري شیخا او شیخ که زنا وکړي تاسو په ډبرو باندې اولی. دا قرآنی آیات تی اوس منسوخ شوی دي، تلاوت کیږي نه، قرآن کې نشته. که چا بل مانځي کې تلاوت کړي منځ په فاسدیږي، لیکن حکم یې باقی پاتې. کدا کار چا وکړي رجم راځي. نو عمر رضی الله عنه وايي چې د دې خبرې بیرې نه وای چې خلکو به ویلي وای چې عمر رضی الله عنه د ځان یو آیات داخل کړي، نو ما به دا بیرته داخل کړي وای. خدا اجازت نو. او ځینې آیاتونه به داسې دي چې تلاوت یې پاتې دي لیکن حکم یې منسوخ دي. لکه الله عزوجل چې فرمایي لکم دینکم ولی دین، تاسو د پاره تاسو دین دي، زما د پاره زما دین دي. اوس خو په امر نشته، اوس خو به د شریعت احکام پر ځای کوي او د کافرانو سره مقابله کوي.
دا دی آیات فاته دی لیکن حکم یې منسوخ دی. دې ته ورته نور هم دا د نسخي مسائل دا بیخي ډیر دي. نو اوس دا رقم سول چې الله عز وجل د قرآن په وجه باندې تورات او انجیل دا ګرد منسوخ کړه، په هغوی باندې عمل اوس جائز نه دی. او تقریبا د نسخ په ارتباط باندې شاه ولی الله رحمه الله په الفوز الکبیر کې ډیر تفصیلی بحث لیکلی او دا غرنګ په مناهل العرفان کې هم ډیر بحث ور باندې لیکل شوی. نو چون کې دا مسله یو علمی مسله ده چې سړی په دې باندې نه پیږي نو هغه په قرآن او حدیث عمل هم نشي کوي. د دې ځای څخه به موږ ته یو مهمه مسله په لاس راشي، هغه دا چې په مذهب کې د نن چلیدل دا ضروری دي. که څوک د مذهب ووتی هغه بیچاره د دین ووتی، او وجه د دین د وتلو دا ده چې دای خو په یې نه یو طایفه د خلکو داسې ستا چې هغوی وایي موږ په قرآن او حدیث عمل کوو. نو په قرآن او حدیث باندې خو هغه سړی عمل کولی شي کاملا چې هغه پوره علم ولري. نو دی بیچاره دکانداري د سهاره تر ماښامه په دکان اخته وي او د شپې بیا بیچاره په خوب باندې شپه پر تېره شي او در ګردو بیا ځان په قرآن او حدیث پوه بولي. مولانا حسن جان صاحب یو ځای قصه لیکلې ده، وایي زه یو ځای یو ډاکټر ته ورغلی وم. ډاکټر ته ورغلم، وایي د دې ډاکټر سره یو سپین ږیری ناست، وایي دا د امام صاحب د مذهب خلک په مذهب باندې عمل کوي، قرآن حدیث یې پرېښي دي، په قرآن حدیث عمل نه کوي. دا خبره ده عامه ده په خلکو کې، دا غیر مقلدین چې کوي. دا زموږ استاد په اصطلاح کې چې ورته وهابیه وایي. وایي هغه ډاکټر داسې هوښیار سړی و، خپلې خبرې نه ورسره کولې. ول ما ته وویل چې مولانا صاحب دغه حاجي صاحب و څه وایي؟ ول ما ورته ویل حاجي بابا څه وایي؟ ول په قرآن باندې عمل باید وشي، په حدیثو باید عمل وشي، تاسو د دې مذهب مسائل راخستي. ول ما ورته ویل حاجي بابا په ټول قرآن عمل کوي او په ټولو احادیث عمل کوي؟ ول دی خاموش. ول ما بیا ورته ویل مال په ټولو حدیث عمل کوي؟ ول دی بیا خاموش. ول ما ورته ویل حاجي بابا راته وایه په ټولو احادیث عمل کوي؟ څومره احادیث چې راغلي دي په ګردو عمل کوي؟ ول دول و په ټولو حدیث عمل کوم. ول ما الله بنده په ټول قرآن هم عمل نه کړي، په ټول قرآن هم عمل نه کړي. دا دی الله په قرآن کې فرمایي سورۃ بقره 240 نمبر آیات مې ورته وایي چې څوک خاوند دی وفات شي یو کال به عیده تیری، ستا کوروالا یو کال عیده تیری، وایي دی خاموش. ول ما ورته ویل نو یو کال عیده تیره که خدا د قرآن خلاف کار وسا د قرآن په بل آیات کې وایي چې نه دی تیری، نو په ټول قرآن هم عمل عادي نه وشو. ول بیا ما ورته ویل په ټولو احادیث عمل کوي؟ ول دی خاموش. چې خاموش ول مال ګوره ته په دې نه پوهېږې چې په ټول قرآن عمل کول دي او که د قرآن په ځینو آیاتونو عمل کول. ته په دې نه پوهېږې چې په احادیثو کې کومو احادیثو عمل کېږي او په کومو نه کېږي. بس پیغمبر علیه الصلاة والسلام څخه دا حدیث راغلی دی چې که چا یو وارې غلا وکړله نو خو لسته لاس یې قطع کېږي، کې بیا وکړه چپه پښه، کې بیا غلا وکړله نو بیا دې چپه لاس، کې بیا غلا وکړه نو بیا رسته پښه. الان کې دا حدیث امام ترمذی رحمه الله وايي په ټول امت کې عمل نه دی ور باندې شوی. ځکه حضرت علی رضی الله عنه ته څوک راوستل سو نو بیا ول زه شرمېږم چې یو سړی ته ګر سره هېڅ لاس او پښه ور پاته نشي چې هغه دی بیا خپل استنجا وکړي، خپل اودس تازه. اوس دا حدیث چې دی علما وايي دا په اصل کې پر سختی باندې امر دی چې پیغمبر علیه السلام دا کار دومره بد بلري دی چې باید دا چې سره وشي. دا د دې لپاره نه دی چې بس عمل به وکړي. معلومه شو چې په قرآن او حدیث باندې کاملا عمل دا هغه خلک کولی شي چې د قرآن په ټولو اصولو پوهېږي، ټولې معنی ورته معلومي، په لغت باندې علم لري، په صرف و نحو باندې علم لري، په معانی باندې علم لري، په دې ټولو باندې علم لري. نو بې له مذهبه هیڅ امکان نشته چې یو سړی دې په قرآن او حدیث عمل وکړي. نه د قرآن په پوهه باندې سړی پوهېږي، نه د احادیثو په پوهه. بې له مذهبه سړی ګمراه کېږي. د مذهبونو په پابندۍ کې په قرآن او حدیث باندې سړی پوهېږي. نو د دې لپاره دا ضروري ده چې سړی د مذهبه ونه وځي. کوم خلک چې د مذهبه وتلي دي هغه بیچارهګان خپله بیرته د مذهب په مسائلو عمل کوي، بس اسې مازې ځان ایستلي. د 14مې صدۍ په یو ملا باندې دلیل وایي
خپل په ملایانو باندې دلایل وایي وای پلاني دا ویل نو زوام د 14 صدی په ملا چې دلیل وایي دا تقلید نه بولي او ما که د امام ابو حنیفه رحمه الله په قول باندې دلیل وایي دا تقلید بولي نو تم دا تقلید کې تر تازه شیم زه د 14 صدی په ملا تقلید نه کوم زه د خیر القرون په یو عالم تقلید کوم چې یا تابعی دی او یا خطب تابعی دی او ته د 14 صدی په یو داسې چا تقلید کوي چې هغه د دې مذهبو څخه چې آفاته کې په هیڅ نه پوهیږي نو ځکه دا مسائل ضروری دي وسه ترجمه ته وګوري ما ننسخ من آیه او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها ما ننسخ مجنب منسوخه کوي او حکم من آیه یو آیات او ننسها یا نه هرو نو دا نسخ دا مطلب شو چې ګواکې یا د ذهن څخه او یا د تلاوت څخه ولاړه د ذهن څخه دا چې ګر سره هرسول او یا د تلاوت دا چې حکم یې پاته دی تلاوت یې ولاړی یا تلاوت پاته دی حکم یې ولاړ او ننسها نو دا اعتراض په ځای نه دی مگر تی مراتک کو بخیر منها تر هغه په خیر باندې اخیر نو دا دی چې اسانی پکښ راشي یو کال عیدا واغ ډیر لازم وجل پر دې بندگانو اسانی وک یا سورۃ توبه کې آیات دي چې ستاسو دوا کسان د شلو کسانو په مقابله کې کراله نو نه بترشتي واسطه شلو کسانو مقابله وکي او کچیر ستاسو 200 کسان دا ود 2000 په مقابله کې نه بترشتي کا وتشتل ګناسو ورست الله عزوجل ثاني راوستل چې او الله عزوجل خپل امر پر تاسو باندې سپکی یو کس د 2 کسانو په مقابله کې بنزغري زر کسان به د 2000 په مقابله کې نزغري دا لري ثاني را نأتی بخیر منها او مثلها یا داغه پشان باندې نو کشیر مر را ولاړ سو یواري مو د بیت المقدس امر کړیو بیا مو امر وکي چې وس کعبه ته مخ کی بدی کې هیڅ سختي نستا او بدی کې هیڅ تاوان نستا علم تعلم ان الله او دا خبره زکات به پایدې ده چې دا تاسو اعتراض کوي تاسو په دې باندې نه پوهیږئ ان الله تعالی عز وجل على كل شيء قدير په هر شی باندې کامل قدرت لرونکی دی نو بیا دغه سید بندگانو د مصالح په خاطر باندې کا احکام بدلوي نو دا الله ته ګران کار نه علم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير علم تعلم آیات نفوه ان الله یقینا الله عز وجل له دا الله عز وجل لره ملك السماوات د اسمانونو پاچه ده والارض او دمزکو پاچه ده وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير او نستاسو د پاره من دون الله د الله نه ما سوا من ولي کوم کار ساز ولا نصير او نکم مددگار نو چې کله الله عز وجل د اسمانونو او مزکو پاچا دی دا پاچهی د الله عز وجل د مزکه او اسمانونو پیدا کړی دي نو هغه په دې باندې کامل قادر دی او پر علم ور باندې لري چې د بندگانو د پاره کوم نوې حکم وټاکي او زوړ حکم منسوخ کی وما لكم او نستاسو د پاره من دون الله د الله نه ما سوا من ولي کوم کار ساز یعنی د مصالح د رعایت کولو څخه چې تاسو د مصلحتونو رعایت کی تر الله تعالی بل دوست تاسو نه لري نو په دې کې الله تعالی تاسو ګټه او تاسو خیر په خپل نظر کې نیولي ولا نصير او نبل کوم مددگار استا یعنی دا الله د احکام په مقابله کې تاسو د چا د مزاحمت پروا مکوي ولی الله عز وجل تاسو امداد او نصرت کوي را روان 15 زجر دي یعنی 15 ترټنی دي پر کافرانو باندې او مسلمانانو ته چې د دین او کارو څخه باید ځان وساتي ام تريدون ام تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ام تريدون ايتاسو اراده لري ان تسالو چې تاسو سوال وکي رسولکم د خپل رسول څخه کما سئل موسی لکه څنګه چې سوالونه کړل سي و د موسی عليه السلام نه من قبل مخکي ومن يتبدل الكفر او څوک چې بدل کړي کفر بالایمان په ایمان سره یعنی د ایمان په مقابله کې کفر اختیار کې فقط ضل سواء السبيل نو یقینا دا کس گمراه سو سواء السبيل د برابرۍ لارې څخه د حق لارې څخه گمراه سو يهودانو د موسی علیه السلام څخه مختلف قسم سوالات کړي و د هغه سوالو د جملې څخه مثلا دا سوال و چې ته په موږ باندې الله عز وجل براه راست وینه
او د الله عزوجل خبرې په موږ باندې واوره او دې ته ورته ډیر نور سوالونه هم کړیو. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې چې بداغه جدید الایمان مسلمانانو ایمان راوړی نو دا يهودان په هغه پسې سو هغه ته به ویل چې تاسو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه پښتني وکي. دا سي پښتني چې فائدہ به پکښ نه و. مطلب دا چې موږ به راعینا کلمه ویل وسولي منعسو او یادا چې د کعبه تحویل ول راغلی یا دې ته ورته نور ځینې داسې سوالونه چې هغه کې به ګټه نه و. نو د جدید ایمان مسلمانانو چې په مسله به خبر نه و هغه به دا پښتنه کول. د يهودانو په دې کې شرارت داو چې یا خو به دغه خلکو ته په دین کې تشویش ور پیدا شي او که تشویش ورته پیدا نشي نو کم از کم په دغه سوالونو خو به پیغمبر علی السلام یو څه زهیر او پریشان شي. نو الله عزوجل په دغه آیاتونو کې مؤمنان په دې باندې وترټل چې دا کار مکوي. تاسو هم داسې خلک د ځانو سره جوړوي لکه دغه يهودان چې د خپل پیغمبر موسی علی السلام څخه نه حق سوالونه کول دا مکوي. ام تريدون آیاتاسو اراده لري ان تسالو چې تاسو سوالونه وکي بے ځای رسولکم د خپل رسول څخه یعنی دا وخت د رسول څخه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی کما سئل موسی لکه څنګه چې سوالونه سی او د موسی علیه السلام څخه یعنی یا تاسو مشرانو کړي و ای يهودانو او یا ای مسلمانانو لکه يهودانو چې سوالونه ورڅ کول من قبل د دین مخکې مثلا د الله تعالی علانیه لیدل ومن يتبدل الكفر نو دغه سوالونه دا بے ځای سوالونه دا خو په دې غرض باندې و چې د الله د رسول د اذیت او تکلیف سبب وګرځي او پر پیغمبر علی السلام باندې یو قسم اعتراض راشي او د الله عزوجل د طرفه چې کوم مصلحتونه د بندگانو د پاره مقرر دي په هغه کې مزاحمت او بحث و مباحثه وشي او بیا چې سړی اراده د ایمان مونږ لري دغه اعتراضات وکړي نو دا کفر دي. نو ومن يتبدل الكفر نو څوک چې بدل کړي الکفر کفر یعنی واخلي کفر بل ایمان د ایمان په مقابل کې فقد ضل سواء السبيل نو یقینا دا کس گمراه سو د برابرۍ لارې څخه. دې کې دې خبرې ته اشاره سواله چې یا خو بدغه سوالونه مسلمانانو کول او یا بدا سوالونه يهودانو کول. بهر تقدیر که هر چا کول د دې څه دوی منع سو او مسلمانان په دې باندې وبېرول سول چې دا کار مکو. اوس د دې څه دا مسله راوځي چې عام مسلمانانو ته هم دغه سوالونو کول منع دي چې په هغه کې د دوی ګټه نشته او په هغه کې نه د دوی د دنیا او نه د آخرت فائدې بلکې فقط د یو چا بندول غرض وي او فقط د یو چا اهانت او د هغه اذیت غرض وي. دا غسی سوالونه کول دا حرام دي منع دي او دا سوالونه عموما د داسې خلکو د خواڅوي چې یا خو اسلامي پوهه نه لري او یا د اسلام په باره کې نظر خوندور نه نو دغه سوالونه منع دي. ځینې کسان په دغه غلطیو باندې اخته دي. دا میسجونو کې یو چاته داسې سوال واسطي یو چا ماته په میسج کې وخت راستولیو میسج ماته دونه تکلیف دی چې لیکمه د کټوله ورځ کار کوم میسج کې لیکلی واغه چې دی چې نبی عليه السلام یو واری کړی دی او چا څو زره واره کړی دی ما ورزدونه پاګلم چې وس بتا ته دا جواب درلېږم. دا سوال یا د مثال په توګه چې هغه چې حضرت ابراهیم علیه السلام حلال کیو څوسو چا یوړیو یا د امام ابو حنیفه رحمه الله د مور نوم چی شو دا یو چا ازما سه وختنه وکړه ول د امام ابو حنیفه رحمه الله د مور نوم چی شو مرستانه مور نوم چی دی د بار خوابه د سنن مال امام ابو حنیفه رحمه الله خو ما فلار دي نو زه د خپل مور نوم درته وشه هغه دغه څه د انسانانو د امت فلار دي چې د مذهب پابند دي هغه در فلارم زیات احترام ورته لري. ته د خپل مور نوم ماته نه راشه او ما د مور نوم پښتې باره خاموش یو چاته د جواب ورکولم پکاري خاموش شي. نو د دې کې د دې شانو څه منع راغله. ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامره ان الله على كل شيء قدير.
ود کثیر غواړي ډیر کسان من اهل الكتاب د اهل کتابو څخه لو يردونکم کاش کې تاسو واوړي من بعد ایمانکم رستس تاسو تر ایمان کفار حسدن د وجد حسد من عند انفسهم د دوی د خپل ځانو د طرفه من بعد ما تبين لهم الحق ورست تر هغه چې بیان شوی دی واضح شوی دی تاسو لره حق فاعفون وتاسو معاف کړی دی واسفحوا مخجن واړوي حتا یاتی الله بامره ترڅو چې راوړي الله عز وجل بامره خپل حکم ان الله على كل شيء قدير یقینا الله عز وجل په هر شی باندې کامل قدرت درلودونکی دی په دې آیاتو کې دوهم زجر دی او مسلمانانو ته تنبیه ده او کافرانو ته زورونه او ترټنه ده يهودانو به د مسلمانانو سره سخت ډیر حسد کاو او د حسد تر داسې اندازې رسیدلی چې په کومه طریقه باندې دوی دا مسلمانان د ایمان نواړي او د دې د حسد وسوم د ښکارا دي را روان دي تر قیامت تر ورځې پورې به د دین مسلمانانو سره د حسد دا جاری وي چې په کومه طریقه باندې دوی د مسلمانان د الله د دین واړي کافران دي نو دې د لپاره مختلف تدبیرونه آج دوی په کار اچولي نو ود کثیر من اهل الكتاب غواړي ډیر کسان د اهل کتابو څخه لو يردونکم کچیر تاسو واړی یعنی دا یتمنا ده من بعد ایمانکم تاسو د ایمان نو ورسته کفار پدې کې فواید دوی څخه خیر خواهی نه ده چې دوی وسدا سستاسي خیر خواهی بلکې الله فرمای حسد من عند انفسهم حسد او هغه حسدم دا چې د دوی د نفس ور پیدا شوی من عند انفسهم چې دا حسد پیدا شوی دی د دوی د نفسو د طرف د دوی د ځان د طرفه پیدا شوی دی من بعد ما تبين لهم الحق او هغه هم داسې نه ده چې د کافرانو ته حق واضح نه دی بلکې حق ورته واضح دی من بعد ما تبين لهم الحق ورسته دراغه چې دوی لره حق هم واضح شوی دی نو که څه هم دا کار خو د غصې دی تاسو باید په دې وجه پر دې يهودانو باندې سخت په غصه سي لیکن فعفو معاف کړی واسفحوا حکم مخجن واړوي حتا یاتی الله بامره ترڅو چې راتک کوي الله عز وجل د دې دغه معاملې متعلق بامره پڅنوي قانون باندې ان الله على كل شيء قدير او په دې باندې تاسو تعجب مکوئ چې الله به یو نوې قانون راوړي ولی ان الله یقینا الله عز وجل على كل شيء قدير په هر شی باندې قادر دی نو دا نوې قانون راوړل هم کومه ګرانه خبره نه ده او نه د تعجب وړ ده امدا شي وسوله په مدینه منوره کې په ابتدا کې د منافقانو او يهودانو سره صحابه کرامو ته په دې باندې امر چې تاسو د دې سره نرمي کوئ یو خو وجه دا و چې مسلمانان په ابتدایي حالت کې و د ضعف حالت او بل دا چې يهودان هغه دا بدی له خلکو ته شنه او واضح شوه نو دا چې په اسانه باندې د دوی مخالفت هم شنو او ګران کار نو کله چې الله عزوجل مسلمانان مضبوط کړه بیا د يهودانو سره داسې کلکه معامله وسوله چې یا قتل کړل سول او یا د وطن په سواخستل سول مجبور کړل سول بنو نذیر شام ته سواخسته خپل کورونه او خپل جایدادونه په خپل لاسو باندې نړول او بنو قریظه ټول قتل کړل سول سورته آل عمران کې او سورته توبه کې دا سورته الحشر کې تفصیلی واقعات را روان نو اوس ګورې دلته الله فرمایي چې فعفو تاسو دیته معافي وکړي واسفحوا او مخجن واړوي نو کچېره وس قرآني احکام سره ته معلوم نه وي بار به وسوم دغه سي گزاره وسره کی چې ځم مخجن واړو او د دې سره نور درگذر کوا او دا حکم دا من کل الوجوه نه دی منسوخه دا هغه کسانو د پاره چې د کافرانو تر لاس لاندې وي یا د دې په علاقو کې وي او د دې سره مقابله په وسنی پورا
هغه ته وسوم دا امر دی چې تاسو په دلایل د دې مقابله کوي جنگ مو سره کوي او مسلمانانو په ملکو کې بیا د کافرانو سره مقابله کول ضروری دي دا زموږ ملک دی یا نور مسلمانانو ملکونه دي دلته بسړی دا خبره نه کی کافرانو د پاره دلته سوټي پکار دی حتی یاتی الله بامره ترسو چې الله عز وجل په یو نوی امر باندې راتک کی نو دی کی اشاره د دې خبرې ته چې د دې کافرانو د شرارتونو د علاج د پاره به موږ یو نوی جدید قانون را استو هغه نوی قانون الله عز وجل را واستوي چې یا قتال سو د دوی سره جنگ کول سول نو د قتال په مقابله کې به یا جنگ ته آماده کیږي او یا به مسلمانانو ته جزیه ورکي همداسې پیښه سوله نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په مبارک ژوند کې دې ته آماده سو بیا د عمر رضی الله عنه په خلافت کې د ټول جزیره العرب سوي استلسول او دې ته آماده سو چې یا به جزیه ورکوي یا به جنگ ته آماده کیږي دې د محتاج سوله داغه کار وکړي نو الله عز وجل نوې حکم را نازل کړي دا د يهودانو یو بل خباثت دی چې الله عز وجل بیان کړي چې تاسو سره دوی سخت ډیر حسد لري او دا حسد یې تر قیامت در سره دی نو دوستان ورته موایاست او مې د دوستی په هله کښینی تاسو به ډیر زل راوځي بازارو ته دا ګوتی به توري کی خو کار به د دوی چې دوی څوک خوشي هغه براولي واقيموا الصلاه واتوا الزكاه وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله ان الله بما تعملون بصير واقيموا الصلاه لمنز قائم کی واتوا الزکات او زکات ورکی وما تقدموا لانفسکم او غشی چې تاسو یې وړاندې کی د خپل ځانو د پاره من خیر د نیکی عمل تجدوه عند الله خما خاب پیدا کی د الله عز وجل سره ان الله یقینا الله عز وجل بما تعملون بصیر په هغه څه چې تاسو عمل کوي بصیر کامل لیدونکی دی د اوس د فار مؤمنانو ته بس د دې امر دی چې المنځ قائم کی او زکات دی ورکي او د دې منځو زکات ګټه بداوي چې د قیامت په ورځ به د الله عز وجل سره ومومي او الله عز وجل تاسو په ټولو کړو باندې کامل لیدونکي نو دا غوا کې په هغه زمانه کې د تسلی اسباب و نو د اوس د فار خو واقیم الصلاه المنځ قائم کی واتوا الزکات زکات ورکي فرکم چا چې فرض دي وما تقدموا او هغه اعمال چې تاسو یې پیش کړی لئن فسکم د خپل ځانو د پاره من خیرین د نیکی اعمال یعنی د نیکی اعمال هر عمل نه تجدوه تاسو به پیدا کی عند الله د الله عز وجل سره ان الله یقینا الله عز وجل بما فاغ تعملون چې تاسو یې عمل کوئ بصیر کامل لیدونکی دی یوازې دا نه چې الله علم پلري بلکې ویني هم نو یوزر به هم ستاسو پنی کو اعمالو کی کمی ناراضی د کافرانو ته دریم زجر کی وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين وقالوا ويلبد يهودان لن يدخل الجنه هج كلب جنت داخل نسي الا من كان هودا او نصارى مگر هغه څوک چې يهودي وي او نصارا یا نصراني وي تلک امانيهم دا د دې امیدونه دي د دې د ځان خبري قل ورتوای پیغمبر علیه السلام هاتو برهانکم تاسو راوړی خپل دلیل ان کنتم صادقین کچیر تاسو یا سرشتینی دریم زجر دی د يهودانو دی دعوی ردول دی او هغه دعوی په ډیرو مضبوط دلائل باندې الله عز وجل ورده هغه رد دعوی دادی دی يهودانو دا ویل جنت ته یوازې يهودان او یا یوازې نصرانیان داخلي او بل څوک جنت ته نشي داخلي ده الله عز وجل د دې دا خبره رد کړل دا غلطه خبره ده بلکې دا د دوی یو تمنا ده دا د دوی د ځان خبرې دي کچېری دوی وایي چې موږ جنت ته داخليږو نو جنت ته د داخلي دوه د پاره خدا د دوی یو دعوه ده انو څوک چې دعوه وکي خو پر دعوه دلیل پکار نه
بلا دعوی خو خلق د چا خبره نشي تسلیمولای یو څوک وای دا شی زما دی نو قاضي د دې څخه پر دعوه شاهدان غواړي او دلایل جنې غواړي نو کدی جنت ته یوازې داخليږي او یا یوازې نصارا داخليږي نو پر دغه دعوه کدی رښتینی دي یو دلیل لراوي برهان هغه دلیل توای چې هغه معتبر دلیل وي نو پر دې دی یو دلیل راوړي وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى او يلبد يهودان لن يدخل هیڅ کله به داخل نسی الجنه وجنت الا من كان هودا او نصارى مگر هغه کسان چې يهودان دي دا د يهودانو قول او نصارا یا نصرانيان دي دا د نصرانيانو قول د دې فرض کې الله عزوجل فرمایي تلک امانيهم دا د دې امیدونه دي دا د دې د ځان خبرې دي حقیقت هیڅ نه لري قل هاتو برهانکم ورتوای پیغمبر علی السلام د دعوی د ثبوت د پاره چراتګ وکي برهانکم راوړي برهانکم خپل دلیل ان کنتم صادقین کچیر تاسو یا سرشتنی په دغه دعوه کې چې جنت ته به یوازې تاسو داخليږي بلا هو من اسلم وجهه لله من هغه څوک اسلم چې برابر کوي وجهه خپل مخ لله الله عز وجل وهو محسن او حال دا چې هغه مخلص هم فله اجره عند ربه نو هغه لره دا هغه اجر دی د رب په دربار کې ولا خوف علیهم او بیره هم نستفاغوی باندې ولا هم يحزنون او نبه هغوی غم کوي اوس الله عزوجل د دوی د فار یو قانون بیانې چې خبر ادا سینه د چې کسړی يهودي او ماضی د يهودي په نامو جنت ته بږي او نه خبر ادا سي د چې کسړی نصرانی او یا د نصرانی په نامو نو جنت ته بږي او نه خبر ادا سي د کسړی فقط د مسلمان په نامو نو جنت ته بږي بلکې د دې د فار یو قانون دی هغه قانون دوه اصل لري کله دغه اصول مطابق هر څوک برابر سو دا که يهودي دا که نصراني وي که مسلمان وي د جنت ته داخلي هغه اصل دادی چې اول د واره خو خپل ځان د الله عزوجل طرف ته برابرۍ یعنی اعتقاد به د الله عزوجل د توحید او د الله عزوجل د ټولو هغه خبرو چې الله عزوجل ویلي دي د هغه د حقانیت اعتقاد به نو دا من اسلم وجهه لله د دې معناس وهو محسن او بل دا چې په دې کار کې به دی مخلص اموي فقط دغه دعوت د پخله کړي دا به د کوم مصلحت په خاطر نه بلکې یوازې به د خدای په خاطر کړي په دې کې به مخلص هم وي نو کداغه دوه اصله پر ځای کړل نو دې کس لره د خدای په دربار کې اجر دی الله به ثواب ورکړي نو حاصل استدلال دار اوتی چې تاسو چې دغه مسلم قانون وګوري چې موږ تاسو ته وس وضع کړي او دا قانون مو پر دوه ماده باندې درته کښې شو دی دغه قانون راواخی وې ګوري چې دا يهودان او نصرانيان چې ځانونه جنتیان بولی دغه قانون مطابق د دوی عمل دی او کنه دی کله دغه قانون مطابق د دوی عمل دی بیا خبر خلاصه د جنت ته دي او کله دغه قانون مطابق نه دی نو بیا په کوم لحاظ ځانونه جنتیان بولی بیا خو جنت ته نسی داخلي دی نو معلومه سول چې نه يهودان او نه نصرانيان د جنت مستحق دي بلکې دوی د الله عزوجل د دوم حکم مطابق چې هغه د توحید کامل عقیده او کامل اخلاص دی دا هغه په دې کې نشته نو دا هغه حکم مطابق دوی د جنت خاوندان نه دي بلکې د جنت خاوندان یوازې مسلمانان دي چې هغه د الله عزوجل کامل توحید منلي دي او محمدی نبوت د پیغمبر علی السلام نبوت هم قبول کړي یوازې به دا خلک جنت ته داخلي او چې کله دا قید کړی شو دی چې وهو محسن دایبه په دغه دعوه کې د توحید او په دې اعتقاد او اقرار کې د توحید مخلص هم وي په دې سره منافقان وېسته منافقان خو په خله دعوه کوله منځونه هم کول کین اخلاص نه درلودي ناغویم شرعاً د کافرانو په حکم کې دي او مستحق د جهنم دي د دې څخه هغه استفاده نشي کوي چې ځانونه به اهل جنت وبولي
اوس نو دغه یو قانون چې کښې شودل سو، په دې قانون کې یو عامه قاعده د تمام انسانیت لپاره بیان شي. هغه دا چې معیار د جنت ته داخلي دو هغه د خدای عز وجل پر ذات صحیح اعتقاد او د الله عز وجل سره په صحیح اعتقاد کې اخلاص دی. وسنو صحیح اعتقاد د الله عز وجل پر ذات باندې چې الله عز وجل په ذات او صفاتو کې یوازې دی، هیڅ شریک او سیال نه لري، او د الله عز وجل تمام احکام دا حق او په دې باندې بسړی عقیده لري. اوس نو د الله عز وجل پر احکاماتو چې تا عقیده ودرلودل، نو الله عز وجل خدا پیغمبر علیه السلام هم راستولی، نو د نبی کریم علیه السلام پر نبوت به ایمان راوړي چې د نبی علیه السلام نبوت دی ایمان راوړي. د پیغمبر علیه السلام په دین کې دا خبره ده چې دین موسوي او دین عیسوي منسوخ دي، هغه بخپله منسوخ ثابت، هغه ولاړه منسوخ. نو ده هو محسنون په کلمه باندې دې خبرې ته اشاره ده چې ستا اعتقاد به د نبی کریم علیه السلام په طریقه وي، ولی اخلاص هغه وخت معلومیږي چې ستا کړه وړه د پیغمبر علیه السلام د طریقې مطابق. په هر زمانه کې د اعتقاد صحیح علامه دا وه چې د هغه پیغمبر کامل اتباع شوی وي. د عیسی علیه السلام په زمانه کې کامل د حقانیت اعتقاد صحیح دا و چې د موسی علیه السلام په ترتیب ژوند شوی وي. د عیسی علیه السلام په زمانه کې دا غسی. نو د سید عالم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هم د صحیح اعتقاد معیار او علامه د پیغمبر علیه السلام کامل اتباع ده. چې چا د پیغمبر علیه السلام اتباع و نکړل هغه هیڅ کله د کامل اعتقاد د صحیح اعتقاد دعوه نشي کوي. نو د پیغمبر علیه السلام اتباع بکوي، او د پیغمبر علیه السلام په اتباع کې دا ده چې دین موسوي او دین عیسوي به منسوخ ګڼي، عقیده به نه ورته لري چې دا به اوس د عمل ور باندې کوو، منسوخ دي، د عمل د پاره منسوخ دي. البته دون عقیده خو بلري چې دا د الله د طرف راغلي کتابونه دي، څومره چې الله نازل کړي دي هغه حق دي، عمل ور باندې نشته. نو ګواکې د جنت د داخلېدو معیار الله عز وجل په دې آیاتونو کې بیان کړي. واستچا دغه دوه اصل قبول کړل، نو داغه د پاره الله عز وجل یو نتیجه بیانې. نتیجه نو دا ده چې یو خو بدی د خدای په دربار کې اجر پیدا کړي، بل به د قیامت په ورځ باندې د بیری او د غم څخه محفوظ پاتې وي. پر دغه اصل باندې نن که موږ د دنیا دا وګورو، نو د دې اصل څخه به موږ ته دا خبره واضحه او ښکاره شي چې موږ یوازې صرف په دې نامه باندې چې مسلمان یم، که مو اعتقاد د مسلمان نه او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اتباع نه، نو خالی په نامه مسلمانی دا سړی ته نجات نشي ورکوي. لکه څنګه چې په نامه يهودیت، په نامه باندې عیسویت معتبر نه دی، دغسې په نامه باندې مسلمانی معتبر نه ده، بلکې اعتقاد سالم د خدای عز وجل او د خدای پر پیغمبر به اعتقاد سالم او د سنت اتباع سړی ته نجات ورکوي. د دې لپاره مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه یو عجبه بهترینه قاعده بیان کړې. قاعده یې دا بیان کړې واینن دا خلک دا وایي، دا اعتراض کوي چې زه مسلمان هم یم او په دې پریشانیو کې اخته یم. دا څه پریشانی دي چې مسلمانان په هر علاقه کې د سخت مصیبتونو سره مخامخ. د دې په مقابله کې کافران هغه یادي ترقی کړي ده، دنیوي ترقی کړي ده، لوی ملکونه په لاس کې دي، په امن کې دي، په اطمینان کې. د دې لپاره د یو ډیره ښه قاعده بیان کړي. یو قاعده خو ایدا ده چې همیشه د دوست او دشمن تر مابین ډیر زیات فرق وي او زیاته پرتلې وي. هغه دا چې کله چا شاګرد وي او یا د چا زوی وي، نو د زوی او شاګرد څخه پر ډیر معمولی شی باندې هم دا استاد او دا پلار خوا بدی کیږي. خو د بیابانې یو سړی که ډیره لوبې ادبي وکړي، نو هم یو سړی د هغه څه خوا نه بدي. نو کله چې یو مسلمان د الله عز وجل د توحید عقیده ودرلودل او د خدای عز وجل ټول احکامات تسلیم کړه، نو الله عز وجل اوس د دې څخه پر اصول زندگی غواړي. نو لا محاله پر بے وصولی باندې الله سزا ورکړي. قاعده او قانون دی، دا اسانه خبره ده. اوس د مدرسې کې قانون دی، د طالبانو د پاره دا قانون دی
چې طالب العلم به ټلیفون دلته نه ګرځي. کله کوم طالب سره ټلیفون ونیول شي نو مدرسه به دی د مدرسې څخه باسي او یا به ډیره شدیده سزا ورکړي. هغه معمولی سزا ده چې د کال تر اخره به ټلیفون جنې ضبط وي. اوس که دغه طالب العلم دا شکایت وکړي چې دلته ډیر خلک لمانځه ته راځي، 200 خلک 300 خلک راځي، ټلیفونونه مرڅخي، کله کله په لمانځه کې لا ټلیفون ورته راشي، تاسو اتنه ورته وایاست او زما سره کدي ما چې ټلیفون ولیدي در دغه اندازې سختي را سره کوي د مدرسې سمې باسي، نو هغه ته استاد وایي د الله بنده تا خو تعهد کړی دی، خو د مدرسې طالب العلم یې تا خو تعهد کړی دی، امضا دې کړی ده چې زه د مدرسې ټول شرایط منم. هغه خو تعهد نه لري کړی، دا هغه سره زما کار نه دی، کار مې ستا سره دی. نو مسلمان د الله عزوجل سره تعهد کړی دی، لا محاله که مسلمان د اصول پابندي ونه کړل الله سزا ورکړي. کداغه سزا کافر ته نه ورکړي نو مسلمان ته اعتراض هم نه دی پکار چې دای دا وایي چې شنو ماته ولې دا مشکلات جوړ دي او دته ولې نه دي جوړ. یو جواب پیدا شو. دوم جواب دی چې اصل کې خبره د آخرت ده، د دنیا خبره مهمه نه ده. الله عزوجل د بندگانو د فاره دا دنیا فقط یو ضرورت ګرځولې ده. که تاسو فکر وکړئ په دنیا کې د انسان ټول ژوند یا 80 کال دی یا هغه ډیر ښه ژوند ښه زندگی تر 80 کالو پورې، اخوات انسان ضعیف سي بار د خپل ځاره په آزاد، نو اخوات چې ور ډیر سي 100 کالو ته خو بيخي بس دا قریبانم په دې فکر کې چې الله دې په عافیت باندې رخصت کی او دایم په دې فکر کې. نو اصل دومره خبره ده چې خبره د آخرت ده. نو الله عزوجل د مسلمانانو ته په دنیا کې تکالیف او مشکلات ځکه ور جوړي چې د دې د آخرت بوج ور کم کی. څومره چې مؤمن آخرت ته په شهادت کیږي دومره د مؤمن د پاره دا خیر دی. نو الله عزوجل په دنیا کې طبعا پر مؤمنانو مشکلات راولي، هغه په دې خاطر چې د آخرت بار سپک سي، آخرت ته کامیاب ولاسي. نو په دې اعتبار پیغمبر علی السلام فرمای الدنیا سجن المؤمن، دنیا د مؤمن د پاره بندخانه ده. پابندي ور باندې ډیری دي. په بندخانه کې بندي په خپل مزاج او طبيعت نه ګرځي بلکې د چاتر لاس لاندې آزاد نه، خورک شک ارڅه په پابندي باندې. نو عین د مؤمن د پاره دنیا داسې ده ولی چې دای دلته پابند ژوندۍ وي کې آخرت ته کامیاب لاس. او دنیا ضرورت دی، لکه سړی چې تشناب ته ولاړ شي نو په تشناب کې خو ضرورت دی، مجبوری هم د زیبام، خو الته دی وری وخت نه تیری چې وری ناس ته اخبار ګوري خراوزی. نو دغه چې په دې دنیا کې به سړی وخت ډیر نه تیری بلکې د آخرت لپاره به کوشش کوي زیبا. او کافر پر آخرت عقیده نه لري چې نه لري، الله عزوجل د لپاره په دنیا کې ډیری سختي هم نه راوړي. دا د دې لپاره چې الله عزوجل د آخرت بوج ور درنه شچ ور درم شي ترڅو چې آخرت ته ناکام شي. دا یې دوم جواب. دریم جواب دا دی هر عمل خپل ځان ته یو خاص تاثیر لري، د هغه عمل تاثیر د بل عمل تاثیر نه پیدا کوي. د دې یو مثال درته وایم. ګوري د تجارت تاثیر دا دی چې سړی په مال کې ګټه کوي. اوس که سړی تجارت کاوه په مال کې ګټه کول نو دا د تجارت خاصه ده چې ګټه وکړي. لیکن کدی په دا فکر کوي چې زما تجارت ما ته ګټه کوي باید زه مریض هم نسم، نو خلک وای ګوره دا د تجارت خاصه ده چې ما ته په مال کې ګټه کوي. د تجارت نو دا خاصه نه ده چې ته بروغ رمټم یې، ولی د روغ رمټ بدن د پاره تجارت شرط نه دی او نه تجارت بدن جوړي. دا رقم د دوا تاثیر دا دی چې د انسان بدن په جوړیږي. د دغه دوانو دا تاثیر نه دی چې تاسو ګټه هم درکې. دا هر عمل خپل ځان ته خاص تاثیر دی. د یو عمل تاثیر په بل عمل کې نشکاره کیږي. دې خبرې ته متوجه سي. نو که یو چا دوا خوړل او په دې فکر کې وچ پیسې به هم ګټم نو خلک به وقوفه بولی جناب بولی. موږ استاد اول دا جناب د درو تور سره جوړ دي. جیم معنا جاهل او نون معنا نالائق او دغه په اخر کې چې لام دی دا په معنا باندې د نااهل او یا د اولو دی دغه چشتوای بم توای کې چشتوای. نو ارزه فائدہ معنا نه ده. دا خوش کله سړی دی چا په مقابل کې راځي کې د جناب کلمه ورته استعمال کړ بیا دا معنا ده. ما تاسو ته په فهمو ایلی و دا محل موقع په جندل په کار دي دا سنې چې واره ارزه سړی دا معنا جنې در دې پر یو بل اکثره پیات. موږ استادو
یا وخت موږ ته دا ویل ول کچا یو چاته ویل چې خبر دی په ګل بدلی یا جستا په خلی کې ګلابي خبر دی میونی ول ول د دین ودا معنا چې ته د خپل دی بندکه زما وارث ول د دین ودا معنا نو یو ورځ دی راس دی ملما ورته راغلی دی هغه ملما د تراغه خبره وکړه موږ مو سره ناس موږ ډیر زیات باندې وخندله هغه د تعبیر بس موږ په ذهن کې الان کې دا موقع لري ارزای دا معنا یې نه ده نو اوس چې کله د دوا تاثیر یوازې دا دی چې سړی ته صحت ورکړي دا تاثیر یې نه دی چې سړی ته تجارت په ګټه ورکړي او د تجارت تاثیر دا دی چې ګټه کوي دا تاثیر یې نه دی چې دی جوړ شي چې کله د هر عمل خپل ځان ته تاثیر دی د بل عمل تاثیر نه خپلوي نو عیني په دنیا کې چې د کافرانو ترقی کړې ده د دې د کفر وجه نه ده چې دوی کافران دي نو د کفر بس دا تاثیر دی چې دوی ګټه کړي یا په دنیا کې د دوی ترقی دا د دوی د مهنت اثر دی دا د دوی د کفر اثر نه دی چې دوی کافران سول نو بس دوی ګټه کړي او دا د اسلام تاثیر نو هم دا نه دی چې موږ مسلمانان سولو نو خامخا به موږ په دنیا کې ترقی کوو ځکه د اسلام تاثیر دا دی چې ته به جنت کې نجات پیدا کړې په دنیا کې د ترقی تاثیر ستا مهنت دی ته به خواري کاږې نو د کافرانو کفر د دې سبب نه دی چې دوی ترقی په دنیا کې کړې ده او د مسلمانانو اسلام د دې سبب نه دی چې دوی په دنیا کې ذلیل شوي دي بلکې د دوی په دنیا کې د ذلت وجه د دوی خپل لټي ده او د دوی پر اصول نه چلیدل دي د کافرانو په دنیا کې ترقی د دوی پر اصول چلیدل دي او دا موږ تجربه کړې ده نن کتا چې وګوري کافران د دې خپل دنیوي ژوند د سمیدلو لپاره یو غړی نه ضایع کوي لیکن موږ څومره ډیر وخت ضایع کوو کوم اصول چې د اسلام د خاص موږ د ترقی لپاره مشته شودل سوي دي هغه موږ خپل نه عملي کوو نو معلومه سول چې اسلام د دې سبب نه دی چې موږ به خامخا په دې باندې د اسلام په وجب العیاذ بالله خواري یا اسلام خپل تاثیر لري د آخرت نجات مهنت خپل تاثیر لري کدي کاوه ترقی وکړي کدي نه کاوه ترقی نشي کوي دا چې دا کوپر هم د دې تاثیر نه لري چې دوی به ترقی کوي بلکې د کوپر تاثیر د دې د آخرت تباہی ده د دې د مهنت تاثیر په دنیا کې ترقی ده د دې مهنت کړی دي که مسلمانان دغه اصول پر ځای کې بیا بالکل دغه کامیابی او ترقی کولای شي او دا تجربه ده تر 600 کاله پورې په ټوله نړۍ کې عیسویان چا پیژندل د مسلمانانو اصول د مسلمانانو شرایط حکومتونه د مسلمانانو مهنت کاوه کله چې مسلمانانو مهنت پرې شو دي کار پرې شو دي نو دغه کارونه کافرانو مخته بوتلل هغه ترقی وکړ مسلمانانو زوال پیدا کړ دا یو ډیره مهمه خبره ده دا یاد ساتئ سره دا یو ډیر مهم اصل دی مفتی محمد شفیع صاحب رحمه الله پر دې ځای باندې یو ډیره مهمه خبره کړې ده هغه وايي نن مسلمانان چې هر ځای د کافرانو ملکو ته ولاړ شي د دې پر ځای چې د کافرانو څخه د دې هنر راوړي د دې تجارت راوړي د دې د تجارت اصول او قواعد راوړي د هغو پر ځای باندې دوی د هغو بد اخلاقی د هغو پیشن د هغو لباس راوړي د هغو پیشن د هغو لباس راوړي تاسو وګورئ چې نن مسلمانان د کافرانو ملکو ته ولاړ شي د دې پر ځای چې د هغوی څخه هنر راوړي وای د هغوی څخه د هغوی د اقتصاد په راوړي وای د هغوی سره د نظام د چلولو ترتیب راوړي وای د هغو څخه په حیايي به ترتیبي دار راوړي حتی چې دل تراشي د انسانان سړی نه بول نو دا زموږ کمزوري ده دا په حقیقت کې د اسلام کمزوري نه ده اسلام پر خپل اصول باندې ولاړ دی دا همیشه د فارق د اصول مطابق څوک وچلې دي الله عزوجل ترقی ورکی نه پریږدي نو پر دې باندې دلیل بلا من اسلم یعنی نور خلق به هم جنت ته ځي اوازي يهودا او نصارا نه دي بلکې قاعده او قانون داري چاچی برابر کی وجهه خپل مخ په اعمال او عقاید کې یعنی د الله د احکام پابندي او کړل لله یواز الله لرم وهو محسن او په دې کار کې مخلص هم وو یعنی د نبی کامل اتباع کول خالی مصلحت په نظر کې نو ولهو نو دل اجره د اجر دی د دې متابعت په وجه عند ربه د رب سره ولا خوف او په د باندې بیر هم نشته ولا خوف او نتبیر د علیهم په دی باندې په قیامت کې ولا هم يحزنون او نه به غم جنوي په غورز باندې ځکه ملائکه به د خوشحالي زیری ورکی نو بیا به غم چیري وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء
وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم وقالت اليهود د دې ذات سلرم زجر دي وقالت اليهود ويلب يهودان ليست النصارى ندي نصرانيان على شيء پر هیڅ باندې وقالت النصارى ويلب نصارى وليست اليهود ندي يهودان على شيء په هیڅ باندې وهم يتلون الكتاب حال دا چې دی بوایه تلاوت او به کتاب كذلك دا غرنګ قال الذين اويل اغه کسانو لا يعلمون چاوي په هدل نه هیڅ علم نه درلو دي مثل قولهم د دې د قول په مثال فالله عز وجل يحكم في سلبك بينهم د دې تر ما بين يوم القيامه د قیامت په ورځ باندې فيما كانوا فيه يختلفون فهغه خبرو کې قانون چې دوی فيه فاغ کې يختلفون اختلاف یې سره کاوه دا بل زجر دی يهودانو ته د دې پر بل دعوا باندې او نصرانيانو ته د دې پر دعوا باندې ترټنه ده چې تاسو په ډېر لوی غلطي کې واقع یاست هغه دا يهودانو به د نصرانيان دا پر هیڅ باندې نه بلل يهودو د حضرت عيسى عليه السلام دین نه مانه انجیل نه مني یوازې تورات او په تورات باندې هم د دوی د نفسونو مطابق عمل دا دینداری بلل نو لا محاله به دا خبره کوله چې دا نصرانيان دا پر هیڅ عقیده باندې نه دي نصرانيانو عيسى عليه السلام مني نصرانيانو حضرت موسی عليه السلام مني نصرانيانو تورات او انجیل دواړه منل وکله چې به د يهودانو په ضد کې راغلل نو دا غوی د ضد به عبارت د دې رد وکړ نو دا به ورته ویل چې موږ به تورات نه منو موږ به موسی عليه السلام نه منو الیاذ بالله تاسو پر هیڅ نه یاست نو يهودانو به ویل چې دوی پر هیڅ نه دي یعنی پر کوم دین او عقیده باندې نه دي او عیسویانو بیا ویل چې دا يهودان پر هیڅ عقیده او دین باندې نه دي لکه هغه څوک چې په ایران کې و د شیعه سره دعوه سره هغه عمر رضی الله عنه ته څنګه کړي و دا حضرت علي رضی الله عنه ته کړي و دا سلسله را الله عز وجل فرمایي چې دا دواړه پر باطل باندې یعنی يهودیت هم حق دین وو عیسویت هم حق دین وو د دواړو کتابونو حق وو دا چې عمل دی امت روانه دي دا جلا خبره ده عقیده به دا امتهم پر دې باندې لري چې دا الله عز وجل د طرفه کوم احکامات را نازل شوي دي هغه زمانه کې هغه حق دي صرف عمل دی امت تور باندې روانه دي چې دا عمل دا امت عمل ور باندې وکړي نو الله فرمایي دا تورات دا انجیل او په هغه وخت کې کوم احکامات دا ټول حق و دي دواړه غلط وایي که یو وایي کبل وایي دواړه خلک غلط وایي نو د دغه دوه ډلو چې علما د دې اختلاف دا تاوان پیش کړي چې هغه به علم د مکه مشرکانو نارې شروع کړل چې دیم پر اتنه دي اصلي پر حق باندې موږ چې پر دین ابراهیمی باندې چلی نو الله عزوجل د دې دروس او طائفو دا خبري رد کړې دي چې دا غلطه ده دا سینه ده وقالت اليهود واليهود ليست النصارى نستندي نصرانيان على شيء فهيچ باندې وقالت النصارى او يلب نصارى وليست اليهود ندي يهودان على شيء فهيچ باندې نو دا خبره سر عصر غلطه ده ځکه وهم يتلون الكتاب دی تلاوتوي کتاب یعنی دی کتاب تلاوتوي تورات دا يهودان تلاوتي په تورات کې د عيسى عليه السلام او د انجیل تایید راغلی او دا عیسویان بیا انجیل تلاوتي او په دې انجیل کې بیا د حضرت موسی علیه السلام او د تورات تایید راغلی نو څنګه دا خبره سیده دا خبره غلطه ده يهود تورات او د عیسی علیه السلام انجیل دا دواړه کتل او عیسویان بیا تورات او دا انجیل دواړه کتل نو د دې دواړو رسولان او دواړه کتابونه پر حق و او دواړو مذهبونو اصل بنیاد درلود دي اگر چې د محمدي امت لپاره عمل کول قرباني روان دي فقط پر اجمال به عقیده لري چې څومره اندازه چې تورات او انجیل الله عزوجل نازل کړي دي هغه حق دي پاتې سو دي خو په دې کې تحریف کړي دي تفصیلی عقیده به سړی وس نه پر لري چې دا انجیل یو څوک درته راوي ته دا نه وای چې دا حق ورته په دې کې هغه خبري حق دي چې الله را نازل کړي دا چې تا د ځانه تغیرات پکښ راوستلي دي تحریفات دي کړي دي دا نه منل سره نو کذالک دغه رنګ یعنی د دوی د اختلاف نو دغه ګټه سوال چې کذالک دغه رنګ قال الذين ويل اغه کسانو لا يعلمون چاوي علم نه لري
یعنی دا مشرکین عرب مشرکانو مثل قولهم د دې د قول په مثال دغه خبره وکړل فالله اعلی عز وجل يحكم في سلابکی بینهم د دې تر ما بین یوم القیامت د قیامت په ورځ باندې بما فهغه خبرو کې کانو فيه یختلفون چې دی فهغه کې اختلاف کاوه او هغه په سلابن وداوی چې اهل حق به جنت ته داخلي اهل باطل و جهنم ته ځي او دا په سلابه حقيقي فیصله وي ځکه فیصله دوه قسم دي یو حقيقي فیصله وي چې عملی اجرا شي عملی اجرا د قیامت پر ورځ باندې راشي او بل بیا برهاني او نقلي او عقلي فیصله وي عقلي فیصله او نقلي فیصله دا خو الله عزوجل په دې دنیا کې هم کړی ده په دلایل باندې ثابت ده چې يهوديت وس منسوخ دي په دلایل ثابت ده چې عیسویت وس منسوخ دي اعتبار نه لري نو نقلی او برهانی فیصله د الله عزوجل کړی ده عقلی فیصله الله عزوجل کړی ده عملی او حقیقی فیصله به د قیامت پر ورځ باندې کیږي ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم پنځم زجر دی و دې يهودانو ته ومن اظلم او څوک دی ډیر زیات ظالم ممن تر هغه چا منع مساجد الله چې د الله مساجد منع کی اند دې چې یذکر فیها چې ذکر ذکر شي په دغه مساجد کې اسمه د الله نوم وسعى او کوشش وکړي په خرابها د دې مساجد په خرابولو کې اولئک دغه خلق ما کان لهم مناسبا ودی لران دا يدخلوها چې د مساجد ته داخل شي الا خائفین مگر د بیر په حالت کې د عظمت او احترام په حالت کې نو د دوی د فار پر دغه عمل لهم د دوی د فار په دنیا په دنیا کې خزي رسوایی ده ولهم د دوی د فار په الاخرت په اخرت کې عذاب عظیم لوی عذاب دی دابل زجر دی خبر عام الله عزوجل ذکر کړي مختصر رو دادی چې د اسلام نه مخکې د جاهلیت په زمانه کې او د يهودو نصاراو په وخت کې يهودانو حضرت یحیی علیه السلام په شهادت ورساوه دا هغه د شهادت پر رسول سره سم نصاراو عیسویانو د يهودانو سره د انتقام د پاره د عراق د یو مجوسی باچا سره چې دا مجوسی باچا تیتوس نومیدی دا هغه سره یو معاهده وکړه چې تزمر سره ملګری شه په ګډه به د يهودانو کارو نو دا مجوسی باچا تیتوس د عیسویانو د باچا سره وای دا بخت نصر نومیدی د دې بخت نصر سره یو ځای خپل فوج ملګری کی د بنو اسرائیل چې يهودان او په بیت المقدس کې آباد و داوی په خلاف لشکر کشي وکړه وای دا بخت نصر هغه په خوانی بخت نصر نه دی په ټوله دنیا یې حکومت کړي ځکه هغه وای د حضرت یحیی علیه السلام د زمانه سره ډیر په خاطر سوی دا کېدای سی بل بخت نصری مفسرینو د بخت نصر په نامه ذکر کړي نو دغه دواړو پاچاهانو یو د تیتوس مجوسی پاچا یو د عیسویانو خپل پاچا دواړه ملګری سول پر بیت المقدس حمله وکړه بیت المقدس ته يهودانو په لاس کې يهودان قتل کړه او ډېر زیات ذلیل او خوار کړه بیت المقدس یې وسوځاوه چونکه مجوسیانو سره ملګری و او په بیت المقدس کې خنزیران التی لکړل انسانان په قتل باندې ورسول تورات یې وسوځي ډېر زیات خرابي را مابین دا بیت المقدس در هغه وخت پورې ویران او در په در فاتو تر سوچ د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې د عمر فاروق رضی الله عنه په دور خلافت کې فتح سو او بیا د سره تعمیر او آباد نو الله عزوجل فرمایي چې ګوري يهودان حضرت یحیی علیه السلام قتل دوی د دې سبب سول چې عیسویان و دې ته آماده کی چې د مجوسیانو سره ملګری شي او بیا بیت المقدس ونړي نو واکې د بیت المقدس په خرابۍ کې یوازې عیسویان نه دي شامل یوازې مجوسیان نه دي داخل په دې کې يهودان هم داخل دوی سبب دغه سول چې هغه دې ته آماده کې دا کار وکړي نو سبب عین داسې دی لکه فاعل
نو الله عزوجل عمومي خبره وکړه چې تر ټولو لوی ظالم نو څوک دی، تر هغه لوی ظالم څوک کېدلی شي چې خلک د الله عزوجل د عبادتګاو څخه را منع کړي چې د الله ذکر دی پکې وسی. چونکی دا خو عیسویانو دا کار وکړي. د مکه مشرکینو بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مسجد حرام منع کړي. نو د مکه مشرکانو ظالمان سو، يهودانو ظالمان سو، عیسویانو ظالمان سو. نو الله عزوجل عمومي خبره وکړل چې ومن ازلم ممن منع، څوک دی څوک ډیر لوی ظالم تر هغه کېدای شي چې خلک د الله د مساجدونو منع کړه. اوس نو ځینی وایي چې دغه آیات شان نزول هغه دغه د يهودانو پیښه ده چې دوی په بیت المقدس کې قتل کړل سول او عیسویانو ور باندې لشکر کشي وکړ. ابن جرير رحمه الله دغه خبرې ته ترجیح ورکړي او ابن کثیر بیا دا د صلح حدیبیه متعلق ذکر کړی دی. کله نبی کریم علیه السلام د حدیبیه په صلح کې د مسجد حرام نه منع کړسو نو دا آیاتونه نازل شو. بهر تقدیر خبره الله عامه کوي چې د تخریب مساجد او ترک صلات او ترک ایمان ذریعہ چې څوک وګرځي دا ټول په او خلکو کې شامل دي چې د مساجد ثمن عراوي. نو مثال په توګه وسه دغه عیسویان يهودان چې راولاړ سو، حضرت یحیی علیه السلام په شهادت ورسول. نو په شهادت باندې د حضرت یحیی علیه السلام رسول د دې سبب شول چې عیسویان انتقام واخلي. نو عیسویانو خلق قتل کړه. نو د دې قتل سبب اصل يهودان شو. عیسویانو مساجد ونړول، نو د مساجد د نړېدو سبب دا يهودان شو. عیسویانو ایمان پرې شو دي، د عیسی د موسی علیه السلام منکر سوله، نو د دې سبب يهودان شو. گواکې د ترک صلات، ترک ایمان او تخریب مساجد سبب لکه څنګه چې عیسویان و عین دغه ډول يهودان شو او عین دغه ډول د مکه مشرکان شو. الله فرمایي ومن ازلم ممن منع مساجد الله، څوک ډیر لوی ظالم کېدای شي ممن تر هغه چا منع چې منع راوستل مساجد الله، د الله مساجد منع کړه. مساجد خو نه منع کیږي، د مساجد المنز کون کې منع کیږي. یعنی الله دا د دې خباثت دون زیات بیانې چې دوی در دغه اندازې په شدت کې و چې مسجد تور تلونکي خو څه کوي عین مسجد یې منع کاوه. دا د مبالغې د لپاره راځي چې عین مسجد یې منع کاوه. لکه خلک چې وایي چې پلانې خو ګر سری تقوا ده، تقوا خو نو دی خپل نشي کېدای، خو متقی کېدای شي، لیکن د مبالغې د لپاره د شدت د لپاره دا وایي. نو الله وایي چې منع یې کړل مساجد الله، د الله مساجد خو نه منع کیږي، مساجد خو د خټ څخه جوړ دي، یعنی المنسکون کې منع. وسنو الله عز وجل په ډیرو ځایو کې فرمایي چې ومن ازلم ممن افترى على الله الكذب، تر هغه چا ډیر لوی ظالم څوک کېدای شي چې پر الله عز وجل باندې دروغ وته. لوی ظالم به یوي، نو الله تعالی فرمایي تر هغه ډیر لوی ظالم څوک کېدای شي چې پر الله دروغ وته. دلته الله وايي تر هغه ډیر لوی ظالم څوک کېدای شي چې خلک د مساجدو منع کړي. نو په خلکو کې به یو ظالم یوي، دلته خدا څو غټ ظالمان سو، یو هغه غټ ظالم سو، یو دغه غټ ظالم سو، نو خو بیا به په دوی کې یو ترابل غټ ظالم کېږي، بیا به یو راځي. ما په دې خبره هم سره خلاص. د دې جواب دادی هر طبقه ځان تستا. یو طبقه هغه ده چې د الله عزوجل تکذیب کوي، د الله عزوجل خبره ردی، په هغه کې تر ټولو لوی ظالم هغه دی چې د خدای خبره ردی. یو طایفه ظالمان هغه دي چې خلق منع کوي د دینه، په هغه کې تر ټولو لوی ظالم هغه دی چې خلق د مساجد منع کوي. نو په هر طبقه کې یو لوی ظالم کېدای شي. نو مقصد دا دی چې قران کریم کې کله یو ځوک لوی ظالم وبلل شي، مطلب دا چې په هغه طایفه کې دی تر ټولو لوی ظالم، بل ځای بیا بل لوی ظالم وبلل شي، مطلب دا دی چې په هغه طایفه کې دی ډیر لوی ظالم. نو د مساجد په منع کوونکو کې تر ټولو لوی ظالم هغه دی چې خلق د الله عزوجل د مساجد منع کوي. نو من ازلم ممن منع مساجد الله، نو څوک ډیر لوی ظالم کېدای شي ممن تر هغه چا منع مساجد الله چې د الله تعالی مساجد منع کړل، یعنی د الله د مساجد یې خلق منع کړه. مساجد الله عزوجل ذکر کړه، په دې کې تمام مساجد داخل دي، کله مکه مکرمه مسجد حرام دی او که بیت المقدس دی او که مسجد نبوی دی، علی صاحبها الف الف تحیه و سلام.
اوس نو د ټولو مساجدو څخه منع کول دا ډیر لوی ظلم. البته د دغه درو مساجدو عام فضائل ستا، لکه مسجد حرام کې د مثال په توګه یو المنز په لاک دی، مسجد نبوي کې یو المنز د صحیح روایت مطابق په زر او د یو ضعیف روایت مطابق په 50,000 او په بیت المقدس کې یو المنز د صحیح روایت مطابق په 500 باندې. او د دغه مساجدو د فاره مستقل سفر کول د عبادت په نیت دا جائز دي. چې سړی صرف مسجد نبوي ته ځي او یا د سید عالم صلی الله علیه وسلم زیارت ته ځي، مستقل د زیارت د فاره سفر کوي یا مستقل د مسجد د فاره سفر کوي، نو دا عبادت دی، دا روا ده. یا مثلا مستقل بیت المقدس ته سفر کوي د عبادت د فاره اوس کو نشي تللی، او یا مستقل مکه مکرمه ته د عبادت د فاره سفر کوي، نو دا روا بلکې افضل عمل دی، هر سړی کولی شي. خو د دغو درو مساجدو ما سوا مستقل د یو مسجد د عبادت د فاره چې په پلانی مسجد کې به عبادت کوم، دا هغه د فاره سفر کول دا بیا منع دي. دا هغه د فاره بیا سړی نه ځي. که مثلا یو سړی د دې ځای په دې نیت باندې وای زم له دارالعلوم دیوبند په مسجد کې عبادت کوم، تر دې ځای به الته عبادت زیات وي، دا بیا منع دي. نبی علیه السلام د دې څخه منع کړ. یا د دې ځای څخه بعض تبلیغي ملګری دا وای دراوین په مسجد کې ثواب زیات دي یا پلانی کې دا سینه. ها دا خبره وي چې په یو ځای کې متقین خلک ډیری، یو ځای جماعت ډیری، تبان بد الله د طرف الته فیض و برکت ډیر وي. خدا خبره چې الته په فضیلت تر پلانی مسجد ډیر وي، دا ثابت نه ده، ځکه دا فضیلت د صاحب وحی د طرف راځي او صاحب وحی د دنیا څخه تشریف وړي دي. نو ټول مساجد په دې کې رااله. ومن ازلم ممن منع مساجد الله، چې منع راوستل د الله د مساجد څخه ان یذکر، چې د الله مساجد منع کړه اند دې څخه یذکر فیها، چې ذکر ذکر شي په دې مساجدو کې اسمه د الله نوم، د الله عزوجل نوم ذکر شي، وسعات خرابها، او کوشش وکړي د مساجدو په خرابېدو کې، په ویران کېدو کې. د مساجدو ویرانی دوه قسمه ده، یو ظاهری ویرانی ده، یو معنوي ویرانی ده. د مساجدو ظاهری ویرانی دا د چودي نړاوه، او د مساجدو معنوي ویرانی ابن کثیر رحمه الله لیکي دا ده چې عبادت پکښ نه کیږي، بند تړلې پاتې. او دغه وای معنوي ویرانی تر ظاهری ویرانی خطرناک، ځکه اصل مساجد او آبادی په عبادت باندې ده. پیغمبر علیه السلام د قیامت د علائم یو علامه دا شودلې ده چې په خلکو کې به مساجد عامرتون آباد بوي، د ظاهر په اعتبار به آباد وي، وهي خراب من الهدى، د هدایت په اعتبار به خراب وي، خلک به عبادت نه پکښ کی. نو مساجد باید داسې نشي. نو اصل تعمیر د مسجد هغه عبادت دی. اولئک ما کان لهم، نو الله عز وجل فرمایي اولئک دغه خلق ما کان لهم مناسب نه ودی ته روا نه ودی لره ان يدخلوها، چې دغه مساجد ته داخل شي الا خائفین، مگر د بیر په حالت کې. یعنی دوی باید مساجد ته په ډیر احترام د الله عز وجل د بیر حالت ور باندې تاری وای، د الله بیر ور باندې غالب وای. په دغه وخت کې دوی باید مساجد ته داخل شي، ځکه مساجد د الله سبحانه و تعالی کورونه دي، نو دوی باید په ډیر احترام ور داخل شي وای. خو دوی دغه برعکس مساجد خراب کړل، وران کړل، تباہ کړل. نو سزا یې ده د الله فرمایي لهم فی الدنیا خزي، د دوی د پاره رسوایی ده په دنیا کې، ولهم فی الاخرة عذاب عظیم، او د دوی د پاره په آخرت کې لوی عذاب دی. په دنیا کې رسوایی ده. کله دې آیات متعلق موږ وایو چې دا آیات د مشرکانو مبارک نازل شو، نو مشرکانو ته الله سزا ورکړه. په بدر کې څه سزا ولیدله؟ او کله يهودانو مبارکي، نو يهودانو ته الله سزا ورکړه. بیا د حضرت عمر رضی الله عنه په زمانه کې چې دا بیت المقدس فتح سو آباد تقریبا تر 100 کالو پورې، د حضرت عمر رضی الله عنه د خلافت د دورې څخه وروسته تر 100 کالو پورې بیت المقدس د مسلمانانو په لاس کې. بیا عیسویانو حمله ور باندې وکړه، ویني بیا په 600 صدی کې د سلطان صلاح الدین ایوبی نور الله مرقده دا هغه په زمانه کې دوباره فتح شو، او بیا د مسلمانانو په لاس کې ورسته بیا د کافرانو لاس ته لوېدلې دي تر اوسه پورې لاسته. نو چې بیا به دا مسجد د کوم ایوبی او د کوم عمر په انتظار باندې وي،
چې د کافرانو د لاسه آزاد کی. الله دې د مسلمانانو په حال ورحمیر. کوم خلک چې د دین خدمت کوي په د مختلفو علاقو کې په دې جهادي خدماتو اختوي، د دې خلکو د پاره دعاوي کوي. کمزوري خو په ټولو خلکو کې ده، خو بیا هم شنن داسې یو څوک شته چې د کافرانو سره دښمنی په سر اخستې ده، کافرانو وجني، دا غنیمت دی. ځکه الله فرمایي چې مسلمانانو کې باید دا صفت وي چې اشداء علی الکفار، دغه خلک هر څومره خرابي ولري بیا هم په دې صفت باندې خدای ته خوش خلک دي چې د کافرانو سره سختی دښمنی ده. دې خلکو ته دعاوي کول پکار دي، کدا د فلسطین حماس دي، کدا د عراق مجاهدین دي، کدا د افغانستان مجاهدین دي، کدا د وزیرستان مجاهدین دي، کدا د هرې علاقې وي، صرف په دې خاطر چې د خدای د دشمنانو مقابله ته املا تړلې ده، سړی به امداد او کومک کوي. ولو که کمزوري به په هر چا کې وي، په انسانانو کې خو کمزوري ستا، خو هغه خدمت ته به سړی ګوري. اوس دلته علماء ځینې مسائل د مساجدو په ارتباط را نقل کړي، د مسجد د آدابو په ارتباط. یو مسله دا ده چې د ادب په اعتبار باندې د تمام مساجد حکم یو دی، یعنی د ادب په لحاظ ټول مساجد د دې ټول حکم یو دی. لکه څنګه چې احترام د حرم شریف د مسجد پر مسلمانانو فرض دی، دغه سي د په وطن کې د کلی په مسجد کې هم د دې مسجد احترام داسې فرض دی. د احترام او ادب په اعتبار د دنیا ټول مساجد دا په یو حکم کې دي، فرق نه لري، هیڅ تغییر او تبديل پکې نشته. دا یو مسله. دومره مسله په مساجدو کې خلک د منځو سم منع کول دا څو صورت لري. یو صورت د مسجد څخه د منع کولو دا دی چې د خلکو پر مخ باندې مسجد بند کړي، یا خلک مسجد ته نور پرېږدي، لکه د مکه مشرکانو چې دا کار وکړي. دوم صورت یې دا دی چې یو سړی راولاړ شي د مسجد څنګ ته داسې یو کار شروع کړي چې خلک په لوی لاس د کار د نفرت په وجه د مسجد منع شي. مثلا ډول او دمامې د مسجد څنګ ته شروع کړي، او یا نور ناروا افعال کوي د بد اخلاقی په وجه خلک د مسجد منع شي. یا امام په مسجد کې داسې صورت جوړ کړي چې غیر شرعي کارونه په مسجد کې کوي، او خلق د بد عمل په وجه د مسجد څخه منع. یا د محل مشر په دې مسجد کې داسې کارونه کوي چې د بد اخلاق او د سختی په وجه خلق د مسجد منع. دا ټول د مسجد په منع کې شامل دي، او دا ټول کارونه حرام دي، او دا سړی ډیر لوی ظالم دی. نو ټول هغه صورتونه چې انسان د مسجد په منع کیږي هغه ټول صورتونه حرام دي. هغه کدا صورتونه کده دې تماسه او نور ځینی شکلونه په هر علاقه کې مختلف شکلونه د دې لپاره کېدای شي. بل دا چې په مسجد کې دومره په زور ذکر کول او یا دومره په زور تلاوت کول چې د منځکونکو په منځو کې خلل واقع کی، او یا منځکونکو د منځ ثواب دا حرام دي او منع دي، جائز نه دي. دا غرکم په مسجد کې په دومره زور باندې حلقې کول چې خلک د عبادتو سمنع کی، دا منع دي. په زور باندې ذکر کول په دون اندازه چې المنځ ته تاوان ورسي، دا منع دي، حرام. شامل کړي دي اجمع الخلف والسلف على ان ذكر بالجهر جائز اذا لم يخلل في صلاه مصل وفي نوم نائم. چې خلف او سلف علما پر دې جمع دي چې ذکر بالجهر دا روا دي، په زور ذکر کول روا دي تر هغه وخت چې منځ کوونکی د مانزه ونه باشي او خوب کوونکی د خوبه ونه باشي. کله منځ کوونکی د مانزه وېستي او خوب کوونکی د خوبه وېستي، بیا دغه په زور ذکر کول دا جائز نه دي، منع دي. اوس نو تاسو خپل دغه ذاکرین صاحبان پرواخي پر دغه قاعده باندې چې څومره د دې مطابق او څونه د دې څخه خلاف دي، نو ذکر بالجهر په دغه اندازه جائز دي. دې ته ورته نور داسې کارونه، مثلا یو سړی انتهایی زیات د خلی بد بویزي او یا د بدن ډیر بد بویزي، دا باز کسان دا خراب بوټونه په شکې، دا کرمیچ بیا په دوبي کې شی خلا په شکړي، انتهایی سخت بدبوئی جوړ کړي. ځینې خلک د دې سره سخت حساسیت لري، مسجد ته نشي ورتلای، نو دام په دې کې شامل دي. هغه باید مسجد ترانه شي، د چا کده خلی سخت بد بوئی تلی هغه به مسجد ته ناراضي، شریعت اجازه تر کړی دی، وای مرز. دا غرکم
یا د بدن د نور ځایو یا کالی داسې خطرناک و بعض خلک ډېر بیچارهګان کمزوري دي دغه د مستریخانه په کالو کې یا د کار په لړلو کالو کې مسجد ته ځي دا منع دي د منځ په مکروه دي دې ته بسړی نه دي دغه ټول صورتونه په دې کې شامل دي دریم مسله دا ده هغه سي اسباب پیدا کول چې د هغه اسباب په وجه خلک تنگ سي او د مسجد منع سي یا په مسجد کې خلک کم سي دا سي اسباب جوړول د دې مثال درته وایم د مسجد لار تنګول چې خلک مسجد ته نه راځي یا د مسجد څنګه ته بل مسجد قصدن جوړول چې خلک دلته ختم سي اتفاق لمنځه ولاړ شي دا منع دي حرام د دې شانو څخه بسړی ځان ګوري مثلا ځینې خلک بیا نفسیان ډیر زه مثال درته وایم زما د امام سره خوا بد نو زما او د امام به شخصي مخالفت وي زکه دجیر را ولاړېږم دا کار کوم خپل فلار یا ورور یا نور خلک هم د مسجد منع کوم نو دا جائز نه ده ماته کچيري بالفرض په امام کې شرعي نقص وي مثلا المنځ نفسي کیږي بیا خو ما دا ذمہ داری ده زباید نور خبر کم چې په دې سړي په منځ نسی او کوجه دانی یوازنه زما او سره اختلاف بیا نور خلک جن منع کول دا حرام دي دا جایز نه دي سړی باید خپل شخصي مخالفت د دین په مسائلو کې ور داخل نه کی دا منع دي دې څه سړی ځان ګوري د تایید د پاره تاسو راواړوي سورته بقره آیات نمبر 125 لند دي دا دوی لیکي اخواته الله عز وجل مسجد بیت الله الحرام مبارک فرمای و اذ جعلنا البيت مثابه للناس کله چې موږ کعبه د خلکو د عبادت ځای وګرځاو و امنا د امن ځای مو وګرځاو نو پیغمبر ته مو امر وکړي چې واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى نو تاسو مقام ابراهيم د مانځ ځای وګرځوي مسله یې وګرځوي دا د مصلا راغلي دا موږ تاسو ته مسله بولو دا مصلا د مصلا د مانځ ځای وعهدنا او موږ حکم وکي الی ابراهيم و اسماعیل ابراهيم عليه السلام ته اسماعیل عليه السلام ان طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود چې تاسو دواړه زما کوټه زما کور پاک کړئ للطائفين د طواف کوونکو د پاره والعاكفين د اعتکاف کوونکو د پاره والركع السجود او دا خلکو د پاره چې رکوع کوي سجده کوي ګوري څومره غټه خبره ده الله عز وجل دمر جلیل القدر انبیاء هغه د مسجد د طواف کوونکو او معتکفینو د پاره په دې امر کوي چې تاسو مساجد پاک په عوامو خلکو کې دا جذبه وس ډیره مړه ده د مساجد صفائی ته خیال نه کوي عام طور په مساجدو کې د محل د خلکو مزاج دا جوړ شوی دی چې د مسجد د صفائی کار د امام او یا د طالبانو حالان کې د مسجد صفائی د الله د کور صفائی ده دا ډیر لوی عبادت دی باید د عبادت په نیت باندې د محل خلک خامخا 1 ساعت 2 ساعت روزانه د مسجد صفائی ته ورکی ځکه دا د الله کور دی کدا پاک وساتل څومره خوند کی یوازې پر امام باندې دا وظیفه اوراچول او طالبانو باندې اوراچول دا یو ډیره کمزوري کار دی او ډیره کمزوري خبره ده د دې ځان ساتل پکار د امام وظیفه شرعاً دا نه ده چې مسجد بس پاکي د امام وظیفه فقط او فقط هغه دا ده چې امام به تاسو په وخت المنذر کې تاسو به شرعي احکام درشي حتی د نکاح تړل د امام وظیفه نه ده د جنازې المنذ د امام وظیفه نه ده مړی ته غسل ورکول د امام وظیفه نه ده شرعاً دا د امام وظایف نه دي دا که امام په خپل اخلاق باندې دا کار وکړي ښه خبره ده که نه کول د محل د خلکو هیڅ حق شرعاً نشته چې امام پر دې مجبور کړي هیڅ حق پر دې باندې نشته ها د محل خلک پر دې باندې اعتراض کولای شي که امام لمونځ پر وخت نه ورکاو د محل خلک پر دې اعتراض کولای شي که امام دوی ته دین نه ورشو دی مسائل نه ورته بیانول خو پر دې باندې اعتراض نشي کول اوس موږ پر دې خوانه بده د امام څخه که امام په بستکال د جمعې تقریر راته ونه کوي هیڅ څوک څه نه وایي که امام بستکال ترجمه راته ونه کړه قران کریم راته ونه وایي احادیث راته ونه وایي منذر راونه شو دي هیڅ نه وایي لیکن که یو ورځ موږ په نکاح کې شرکت ونه کوي بیا ګر خواب دي که یو ورځ موږ په جنازه کې شرکت ونه کوي بیا ګر ته خواب دي نو دا ټول کارونه داسې دي لکه دین چې موږ پر مزاج باندې جوړ کړي په طبيعت کې چې موږ ته کوم شی دین معلومي دین دي که په طبيعت کې نه معلومي دي هغه بیا دین نه دي د دې ځان ساتل پکار د تایید د فار راواړوي سورته توبه آیات نمبر 38 لسمه سفاره ان شاء الله الله عز وجل فرمای
ما كان للمشرکین ان يعمروا مساجد الله، اجازت نشته مشرکانو ته د دې چې د الله مساجد آباد کړي. د مساجد آبادی مشرکانو ته هیڅ اجازت نشته، که ظاهری آبادی وي او که باطنی آبادی وي. یعنی نه به دوی ظاهرا مساجد آبادی او نه به معنا آبادی. ولی شاهدین علی انفسهم بالکفر، ځکه دوی خپل شاهدی ورکوي پر خپل ځانو په کفر باندې، په خپل خپل د کفر دعوه کوي، بیا څنګه د الله مساجد آبادی؟ په هیڅ امکان نه لري. اولئک حبطت اعمالهم، دا خلک چې د اعمال برباد شوي دي، نو المنځ دوی ته څه فائدہ کوي؟ وفي النار هم خالدون، په جهنم کې به دوامداري. انما يعمر مساجد الله، یقینا آبادوي چې د الله مساجد من هغه څوک آبادي آمن بالله واليوم الاخر، چې په آخرت باندې ایمان لري، د خدای په ذات ایمان لري، واقام الصلاه المنځ پکې قائمي، واتا الزکات او زکات ورکي، ولم يخش الا الله، او د الله عز وجل نه ما سوا د بل هیڅ چا څخه نه بیریږي. مطلب دا هغه خشیت تعظیمی چې د عظمت او د احترام بیره ده، یعنی د بل چا احترام دی نه کوي، یو خدا نفسي بیره ده چې د لړم او د شي څخه سړی بیریږي، دا پروا نه کوي. هغه تعظیمی او احترامي بیره هغه نه مگر د الله څخه. فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین، نو الله فرمای امید دی چې دا خلک به پر هدایت باندې راشي. یعنی الله وعده کوي که چا مساجد آباد کړه، الله به دې خلکو ته هدایت کوي. زدا وایم که مساجد آباد شول، په مساجدو کې دین عام شو، عوام خلکو د خپل مساجد آبادی ته صفائی ته کلک توجه وکړه، نو الله عز وجل به دې خلکو ته او په هغه علاقه کې امن راول. ګوري دا ګران کار نه دی. په یو مسجد کې موږ کولای شو یو سړی په تنخواه باندې ودرو لزر افغانی، په لزر افغانی باندې چې ستا زړه غواړي داسې خادم په مسجد کې دریږي، د دې مسجد صفائی پکې اعلان کې دا د یو محل پر خلکو هیڅ ګران کار نه. که په یو محل کې لس کوره اوسېږي چې دغه د محل خلک پر ځان باندې زر زر د میاشتې واشي، د دې مسجد صفائی او آداب ټول پر ځای کېږي. ډېر غټ غټ مساجد ته خدا زموږ ډېره غټه کمزوري ده، الله دې معافي وکړي. د کور د پاره موږ خادم درولی شو، مزدور درولی شو. زموږ په ودونو کې که د واده د یوې شپې څونه مصرف راواخې، د 100 کالو د پاره نه بلکې د 100 کالو د پاره د یو مسجد د یو خادم مزدوري پکېږي. موږ دې ته آماده یو چې په واده کې مصرف دا یو د اخترو مصارف زموږ راواخي چې دا اوس په اخترو کې کوو، دا یو د کالو مصارف مراواخ. یو کوچنی زوی ته روزانه یو پلار کم از کم 6 افغانۍ ورکي، 6 افغانۍ چې دی ورکي د میاشتې 600 افغانۍ کېږي. 600 افغانۍ چې دی خپل کوچنی زوی ته ورکي، دا پر د باندې نه بوج کېږي. لیکن 600 افغانۍ که د میاشت دی امام ته ورکي، اسمان ته خطل دی، اسمان ته خطل. کچېرې دغه د محلو خلک یو خادم دا د مسجد لپاره انتخاب کړي، د مسجد صفایي به راشي. په دې مساجدو کې په دغه عامو ساحو کې د مساجدو تشنابونه جوړول پکار دي. دا د دې لپاره چې د خلکو لپاره اساني وي، سهولت وي. موږ بیا دا هم بزرګي بولو چې په مسجد کې تشناب جوړول صحیح نه، هیڅ پروا نه لري. د مسجد خلاص علاقه کې که د استنجا د ځای جوړول روا دي، نو خو د تشناب جوړول هم روا دي. بیا دا د خلکو لپاره اساني هم ده، د عبادت لپاره سهولت دی، اساني ده، د خلکو لپاره اساني ده. نو دا کار باید موږ وکړو. د هر محل خلک باید یو خادم د مسجد لپاره ودري، ترڅو د مساجدو صفایي راشي. د الله د دین خدمت دی، د الله د کور صفایي ده. امام بم بیغمي، طالبان بم بیغمي، د محل خلک هم بیغمي، ثواب به یې پکې. موږ په دې دینی مسایلو کې ډیر کمزوري. یو د دې لوی کمزوري بل کمزوري دا ده د اعتکاف د را روان دی. څو ورځې بعد تاسو ګوري موږ کوشش کوو چې اعتکاف ته د مسجد امام داخلي. دا په فکر کې ورکوو چې دا اعتکاف د هغه شاکار دی چې ډېر غریب یو څه اقتصادي کار به برابر شي. لکه هغه یو چا ویل یو څوک یو پیر ته ولا خپل مرید راوستي الباره ول د داسې کاروبار سره شکېدلې دي، خدای خلیفہ کچې ځای کار سره. زموږ دغه سي مزاج جوړ شوی چې مسجد کې اعتکاف ته هغه څوک ور داخله و چې څه کاروبار خراب وي، وایلج نه کې به خلک پیسې ورټول. څومره غلط نیت دی، څومره غلطه خبره ده. مسجد ته د الله کور ته د صفایي د پاره او د اعتکاف د پاره باید هغه چې زیات مالدار خلک هغه ور داخل شي، ځکه الله تعالی نعمت ور کړی دی، د دې نعمت استفاده کول پکار. نو دا ټول هغه مسائل دي چې علماو بیان کړي. په سورته
جن کې 19 نمبر آیات د تایید د پاره راوړل وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد. الله عز وجل فرمایي مساجد دا د الله عز وجل د پاره دي. فلا تدعوا مع الله احد، نو تاسو به د مساجد کې د الله عز وجل سره بل څوک مرابول. مطلب او غرض دا دی چې مساجد صرف یوازې د دین د پاره انتخاب شي، د بل شي د پاره مې انتخاب وي. نو دا الله عز وجل د يهودانو یو بل خرابي بیان کړ چې دی مساجد خرابي. نو کدا صفت په مسلمانانو کې خدا نه خستراس او مساجد بندي یا په مساجد کې داسې کارونه ایجادي چې خلک د دینه منع کړي، نو دا هغه صفت په دې کې راځي. فإلى الله المشتكى. صدق الله العظيم.